أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم سورة القتال یا سورة محمد ورتویل شي دا سورت چې کوم د نازل شوی دی پس د سورة حدید نه او مخکې د سورة رعد نه مصحف عثمانی کې 47 نمبر سورت دی او اعتبار د نزول سره 95 نمبر سورت دی دا مدنی سورت دی مدینه منوره کې نازل دی وړاندې سورت کې مضمون اخره کې ذکر کېده د مسلمانانو صفت او د کافرانو ذم او د دې سورت ابتدا کې د مؤمنانو صفت دی او د کافرانو چې کم دی هغه ذم ذکر کیږي وړاندې صورت کې اوه چې کم دی بیان د فاسقین فهل يهلك الا القوم الفاسقون پدې کې د فاسقانو د هلاکت صورت دی چې هغه قتال دی د فاسقانو کافرانو سره هلاکت بیانېږي چې دوی سره قتال وکوي د دې وجه نه صورت ته سورۃ القتال هم وی پدې کې د جهاد مسلې دي الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي وسودو دی بنديږي عن سبيل الله د لارې د الله نه اضل اعمالهم ادول برباد کدوی اعمالهم خپل عملونه والذین آمنوا کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي و امنوا ایمان وروړي بما نزل علی محمد چې نازلېږي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې قران کریم باندې وهو الحق دا حق دی من ربهم طرف د خپل ربنا وړاندې موي چې د محمد دا نوم قران کریم کې سلور زبان دي ذکر دی یو زیاداد دو د مخکې وي او بل رستو عمر روان دي کفر عنهم ما بک الله دوی تسیئاتهم د دوی گناهونه واصلح بالهم او خبک الله د دوی حال ذالک دا بان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي اتبعوا الباطل دی تابعداري کوي د باطل چې هغه شرکیات دي وان الذين امنوا کسان چې دوی مؤمنان دي اتبعوا الحق دوی تابعداري کوي د حق چې قران دی توحید دی من ربهم طرف د خپل ربنا كذلك هم دقرنگ يضرب الله للناس بیانی الله انسانانو ته امثالهم د دوی مثال د دوی احوال فاذا لقيتم کله چې تاسو مخامخ شي الذين كفروا دا کسانو سره چې کافران دي فضرب الرقاب تاسو وهي سټونه ضرب الرقاب تاسو کافیه کې وای دا مفعول مطلق دی او د فعل حذف دی د معنا دا فضربوا تاسو وهي ضرب الرقاب وهل د سټونو نو د کافرانو سره تاسو مخامخ شي الله پرمای په دې 60 باندې وها چې په 60 وې نو سبې شنو معنا دا سر ته نو تغوا دا سی وها چې دا سر ورپسې ورپاتې نشو دا سر ته نه لری کې او سمره پوری حتا تر دې پوری اذا اسخنتمو چې کله تاسو خو ویني توي کې دا چې کم د جهاد او قتال وسره وکي چې دا ویني رواني شي نو چې ویني رواني شوي سبا قتل شي سبا په قید کې راولي او چې د قید کې راوستل نو بیا په اعتماد مکوا فشد الوثاق بیا کلک کوي تړل فشد الوثاق بیا تاسو تړل کلک کوي نو بیا دا کافر کلک او تړه نو سمړ شول سبا قید کې شول قیدیان خه مضبوط او تړه چې د او تړل اوسې چې کم دی خپل زیات را حاضر کا دا غینه پس بیستا خو خدا فاما منن بعد یا احسان کول دی په د باندې دینه پس و اما پیدا آیا پیدا غستل دی منن او پیدا انت سوی مفعول مطلق د فعل مقدر د پرې فاما تمنون منن یا تاسو احسان کوي په دې باندې په احسان کول سره و اما تفدون فداء یا تاسو دینه حاصلوي فدیو پیسې تی علی نو چې کوم کافران قتل شول هغه قتل او چې کوم په قید کې راشي شریعت کې داغه د لپاره مختلف چې کوم دی لاري وي یو لار دی د کمانډر خوخه دا ډیر خطرناک خلکو ډیر ظلمونه کړي دا غون قتل کا دا د پر اختیار دی بس قتل کا
ما كان لنبي ان يكون له اسرا حتى يسخن في الارض دا سرونه غوس کا غونډه کا جو ټیک دا دوی ملر ستاده پر دا جایز دا خو خیدا دا چې کم قید کې راغلي دینه غلامان جوړو بس دا ستاسو غیان دي تقسیم کړي مجاهدینو کې دا ستاسو چې کم دی دا دغه خادمان به سو پورې هغه غواړي چې خدمت تی اخلي جواله او چې سو وخت پورې هغه وي زما ضرورت نشته د غوي په شانته وباسو منډه کې به خرڅ کې بل به ځان لوالي غلام به وګرځي او درې ملار دا چې دا دولارې مسلم منلې شي وي دي دولارې دلته ذکر کیږي چې تا تړلې دین داغې نه پس کدي خوخي احسان وسره وکي داسې پرې دي او سلوره ملار چې را پدې باندې پیسې او دنیا یا قیدیان تبادله کېواله جمهور حضرات دا سلور ونه لاري جایز وي احناف مخکینه دو لاري جایز وي او دا رستنه دو کې به د احناف دوه قول شته نزین حضرات دا صحیح وي د جمهور په شان ته خود دویم قول د احناف دار چې دا رستنی دو قوله هغه وي دا په عمل نه کې دا منسوخ وته وي دا منسوخ دی او ناسخ هغه سورته توبه کې دی چې تاسو دا کافران قتلوي حيث سقيبتم چې کم ځای کې بیا مزي قتل کوي احسان سره څنګه کوي چې ته پرې دی نو دا پکې لک سخت طبيعت والا دي نو دوی وی چې کم دی دوی نه پیسې بنالي او قیدیان به په هم نه آزاد خپل قیدی به د توري په زور آزاد نو دوی پکې لک سخت طبيعت دي نو دا پکې سلور طریقې شي بعضی کافران اوی دا اعتراض کوي چې اسلام کې د غلام والی او دا چې کم د وینځي والی دا مسایل دا خو توهین د انسانیت دی نو دا د دوی بیوقفتوب دی چې اعتراض کوي وجه دا ده چې دا کم د انسانانو غلامتوب او وینځیتوب دا د اسلام ایجاد خو نه دی دا خو د اسلام نه وړاندې مو دا خو د اسلام نه وړاندې دا مسلې وي البته اسلام هغه برقرار ساتلی دي د مخکم د اسلام نه دغه سي طریقه و او رستم د اسلام نه دغه طریقه ده نو که ایجاد مسلمان او اسلام کړي به بس تاسو اعتراض ایجاد خدای نه ده کړه خو د مخک نه ده البته اسلام په دې کې چې کم ترامیم راوستي دي نو هغه داسې ترامیم دي چې هغه بلا نظیر دي په خوا به چې غلام او وینځه هغه سره به هغه سلوک کېده د زناورو د ظلم او اسلام د دې سره د خواخوږي خبره کړي د اسلام ترغیب ورکي آزاد کا غلام دې چې کم دې آزاد کا ترغیب ورکي آزادې تا د دې وجنه مسلمانانو چې څونه غلامان آزاد کړي دي غیر مسلم دا غیر نظیر نشي پیش کوله دا د خواخوږي چې کم دې هغه دین دی یوازې چې کم دې هغه غلامان چې آزاد کړي شوی دي نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شل غلامان آزاد کړي دي حضرت عثمان شل غلامان آزاد کړي دي حضرت عائشہ یو کم اویا غلامان آزاد کړي دي حضرت عباس اویا غلامان آزاد کړي دي حکیم ابن حزام سل غلامان آزاد کړي دي عبداللہ ابن عمر 1000 غلامان آزاد کړي دي ذوالکلاع حمیری 800 غلامان آزاد کړي دي عبدالرحمن ابن عوف 30,000 چې کم ده 3000 غلامان آزاد کړي 3000 چې کم ده بلکې 30,000 پر راغلي چې د آزاد کړي دي نو دا چې کم راجمه کې واځي د صحابو چې کم آزاد کړي دي دا دومره نو دا یو کم سلویخ زر او 250 چې کم د غلامان دا صحابو چې څو کسانو آزاد کړي دي نو سکم سلویخ زر غلامان صرف د چند کسانو آزاد کړي دي نو اوس اسلام دا د خواخوږي دین دی داسې په بل مذهب کې راته څوک نشي خولی ښه غلامتوب خدا د پخوا نه وو اسلام صرف دا برقرار ساتلی دي او باقی وړاندې د همدردۍ چې کم دی او د آزادواري دا ترغیب ورکړی چې صحابه دومره آزاد کړي دي چند هزاراتو وړاندې چې کم د ژوند تېرولو ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه یو صادر د ځان نه تاو کړی یو د غلام نه
چا ورته وی دا خو ډېر قیمتي صادر دی د غلام نه واخله دا دواړه صادرې به د ځان نه تو کې هغه له معمولي جوړه واله ابو ذر غفاری صاحب ورته وی یو اوږد حدیث ورته بیان کو چې پیغمبر علیه السلام ماته دا ویلو ما داسې کړو وی دا یې راته فرمایلو چې دا ستاسو غلامان ستاسو د لاسونو ما تحت دي هغه ورته اغونده چې کم ته اغوندې هغه پې خوره چې کم ته خورې نه بس دغه یوه جوړه مې د یو څادر مې هغه ته اچولی یو څادر مې ځان ته اچولی دی داسې به بل دین وکړي چې ته خپل خادم غلام چې کوم د اسلام د ځان سره تا برابر ګڼلی دی دغه حضرات چې کوم په اسلام اعتراض کوي ته چې کوم د خپل مزدور ځان سره ډوډۍ ته کښېنوي اسلام خو موږ له دا تعلیم راکوي نه لحاظه د دوی اعتراض دا بې ځای دی اسلام ډېر چې کوي د همدردۍ تلقین ورکوي موجوده دنیا کې اوس غلامان دا بین الاقوامی معاهدو ختم کړي نور اسلام کې ختم نه دي دا منسوخ نه دي اسلام کې اوس هم شته خو دغه معاهدو چې که د دنیا باندې د دغه خلکو قبضه ده نو دا سیزې ختم کړی چې غلامان به نه جوړېږي نو که بالفرض الله بیا چې کوم د اسلام ته داسې ترقي ورکړي او په خپلو خپو باندې ودرېږي نو دا ایس بعیده نه ده چې کوم دی نو دې ته تاسو وایي ارقا دا داسې رقیقان دي ستاسو خو د باندې زورور شوي دي نه یې شی رانیولی څنګه چې ستا د کور غویی او هغه وتښتي اوس دا ښه ګرځي چې کوم دی پاندونه خوري شوتل خوري خو که نږدې ورځې په ښکر دی وي نو ستا غویه دی خو رانیولی نه شي همدقه شانتې دا حضرات دي که نه خو دا باندې زورور شوي دي خرش بره شوي دي نه شو نیولی نو به هر کیف دا سلور طریقې پکې جایز دي اما منن بعد و اما فدا حتی تر دې پورې تدوع الحرب چې کې دي اهل حرب جګړو والا اوزاره خپل اوزار او خپل اصله دې پورې او جنګيږي چې بیا د اسلام په مقابل کې څوک تور روان اخلي ذالک دا ولو یشاء الله کدا الله خو خشي ولن تصر منهم دوی نه به انتقام غستو الله به خپل د خپل دشمنان ولیو خو په خپل نه وامه خپتای وامه ولی ولکن لیبلو ولیکن دې دپاره چې امتحان کوي بعضکم بعض ستاسو به بعض په بعضې نورو باندې پته یې قتلومه چې زه ستا هم امتحان نلم ته زما څنګه فوجي یې ته خو ځان ته مسلمان وې ته د الله فوجي یې نو چې هر کله د الله فوجي نو اوس الله ستا امتحان علي چې ته د خپل د چیف خبره منې که نه منې اوس هغه ته وجنه ده نو ستا امتحان لرم چې ته خبر د اډر منې د آقا او که نه منې والذین قتلوا هغه کسان چې قتل شي په سبیل الله د الله په لار کې فلن یضل اعمالهم هرگز به برباد نه د دوی عملونه د اعمال الله له جمع کی سيهديهم زرد چې خونه به کې دی ته ويصلح بالهم او خبك الله د دوی حال ويدخلهم الجنه دی بداخل کې جنت تعرفها لهم دا جنتونه به الله خولي وي دا دومره انسانان چې قیامت ته غون راشي کنه او د جنت ورپری دي چې ورځي نو ته خپل کور څنګه معلومه نبی کریم علیه السلام فرمایلی آلته به خپله ښځه او خپل کور داسې پیژنې که نه چې د دنیا د کور نه به ښه پیژنې دا غونډ چې لاړ شي او پېښور کې راجمع شي او بیا تقسیم شي زی خپلو کورونو ته لاړ شي ثوابې والا ثوابې ته روان دي چارسدې والا چارسدې ته ملکڼ والا ملکڼ ته او د دیر والا نه خپل کور ته غلطېږي نه څنګه چې دلته نه خپل کور ته روان خپله ښځه او بچي پیژنې هلته به هم دقه شانې جنت کې خپل کور ښځه دي داسې به د ده نه ښه پیژنې عرفها لهم الله برته دا خو ولی بي یا ایها الذين امنوا اذا ایمان ولو ان تنصروا الله کتا سو امدادو کو د الله د دین ينصركم الله بس تاسو امدادو کی ويثبت اقدامكم مضبوط بک تاسو قدمونه والذين كفروا هغه کسان چې کافران دي فتعسل لهم هلاکت د دوی د پاره او ادل اعمالهم او برباد کړي الله دا غوي اعمال ذالک دا بانهم كرهوا زک دوی بدګنی ما انزل الله هغه چې الله نازل کړي دي قران بدګنی فاحبط اعمالهم برباد کړه الله دوی عملونه افلم يسيروا ايدي نغرزي في الارض پسبکه کې فینظروا پس دی وګوري کیف کان څنګه عاقبه الذين انجام ده هغه کسان من قبلهم چې دوی نه مخکیو دمر الله عليهم هلاکت راوستو الله په دوی وللکافرین او د کافرانو د پر امثال هدا غي مثالونه دي کافرانو وګوري دا قومونه الله ولی هلاک کړیو کافرانو کنه استاسو د پر سبق ده ان الله بشک الله يدخل الذين امنوا داخلي هغه کسان
ذالک بان الله مولى الذين امنوا الله دوست دغه کسان دي چې مؤمنان دي وان الكافرين بشک کافرون لا مولا لهم دوی د پر دوست نشته ان الله بشک الله پاک يدخل الذين امنوا داخلي هغه کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا هغه کسان چې کافران دي يتمتعون دی به فایده حاصله کی د دنیا سورزه پیدا ده وياكلون دوی خوراک کوي کما تاكل الانعام څنګه خوراک کوي ساروي الله د کافرانو د خوراک د سارو د کافرانو سره مشابه وي د دوه وجونه یو وجدار چې ساروی صرف خېټه ډکې خدا نه ګوري چې د خپل د کپر دې د حلال د که حرام د په دې سو خپدي که څوک په خوشاله دي خو ته پرې دا وجه په دې پټو ورمنډي کې نو چې کم سی وخړنو دا د ساروی کار دی نو کافران د قشانی دا فرق پکې نه وي چې دا مال خپل دی کدا پر دی دا جایز دی کدا ناجایز دی په دې باندې دا انسان خپه دی کدا خوشاله سود حرام دوکا د ارس چې کم دی دې باندې دا غي حصول نو کما تاكل الانعام دیمه تشبیه په دې کې دا ساروی دی چې کم دی په خوراک ولاړه باندې کوي دا څنګه کوي چې ورته پریوزي نو کافر هم دغه شان ته ولاړ دی مسلمان ته ادب الله خو له کینا پیزار دی وته وباسا اوس چې کم دی خوراک شروع کا نو کما تاكل الانعام والنار مسول لهم جهنم د دوی ټکانه ده وکای من قريه او ډیر د کلو والاونه هي اشد اغسخ قوتا په قوت کې من قريه کستا د کلینا الله پیغمبر ته فرمای د مکی والا بس سخت دینه سخت کلیو التي هغه اخرجت ک چې تیرا وسته وی اهلکناهم ما غسخترین هلاک کړه فلا ناصر لهم دا وی د پر به سوک امدادینو افمن کان علی بین ایا هغه سوک چې هغه په دلیل باندې من ربه طرف د خپل ربنا دا مؤمن مسلمان دی کمن پشان دا هغه چا کې دی شي زین له چې خسته شوی در پر سوء عمله بد عمل دا بد عمل او ته خسته شوی نو چا ورته خسته کړي شیطان چا ورته خسته کړي خپل نفس واتبعوا دی تابعداري کړي اهواهم د خپل خواهشاتو مثل الجنه التي مثال د جنت هغه وعد المتقون چې وعده کې دی چې د متقیانو سره د قران اول نراواله تر دې وخت پورې زی په زیاده ذکر کېدل جنتونه به یو تجری من تحتها الانهار نهرونه به پکې بهيږي دا نهرونه به د صحیح نه بس دې صورت کې دا نهرونه بیان دی ښه هغه نهرونه چې کم دي سلور پکې غټ نهرونه دي او سب ور پکې ورکوټي نهرونه او چینی وي هغه سلور غټ نهرونه پکې دي نو فيها پدې کې انهار نهرونه به من ما دوبو نهرونه پکې روان دي خو د دنیا او بداسي وی چې کله ودرېږي نو سخاوالی شي غیر آسین دا بنه بدبو یکیږي پدې کې تغییر او تبديل ناراضي او دوی انهارون په جنت کې به نهرونه مل بند پيونه پي خو چې لکشانه پاتې شي چې کنده دکان کې اوته چې ما خوستان راوړې نو بیا پکې چې نه کېږي بیا خاص خاشوي نه د جنت پیدا سي نه دي لم يتغير طعمه نه بدلېږي دا غي خوان چې به بالکل ټیک وي دغه شان اسکینو مذهب هغه ټیک بدلیږي بنا او دریم انهار نهرونه به من خمر د شرابو خو د دنیا شراب چې کم شرابیانو قصې نقل وین وای دی کې خوان نه خو بیا يم داس کی صرف دغه د پاره چیر لښانته نشه شمه نورو دغه خوان به مزيوي په خلاف د جنت د شرابونه لذت للشاربین دا بخوان ورکی سکون کوتا او سلورم انهار نهر به من عسل د غبینونه او د دنیا غبین خو بلا خلق سره ملاوت کوي نه مصفا دا بصفای ملاوت به پکې نه دارنګ و انهار من عسل د غبینو چې کم دی نهرونه دي خو بیا دنیا کې که تخپل چې کم دی غبین رو باسي کنه نو بیا هم داغه پکې سنسو د غبینو د مچه داغه د بچو بعضی آثار پکې راشي نه هغه بداسي مصفا دا بصفای پد کې بد غغ او یا د بچو سره آثار نه ولهم دوی د پاره فيها په دې جنت کې من کل ثمرات هر قسم میوه وي او مغفرت من ربهم او بخنه د طرف د خپل ربنا کمن دا جنتیانو مزوخ وي کمن دا پشان د هغه چا کې دی شي هو خالد فی النار چې د همیشئ په جهنم کې وسقو دوی تبس کولې شي ما ان حمیما ګرمي اوب دوی تب ګرمي بس کولې شي نو وړاندې دغه وضاحت متکړو چې څنګه بس کولې شي دی بیا په سر څنګه رړی فقط معهم پری بکی دی کول می ومنهم بعض په دوی کې من هغه دی استمع الیک چې هغه غوږ دی تا
اسی غوږ ایښی دی چې کوم دی حتی اذا خرجوا چې دی اوزي من عندک ستا د خوانه نو قالوا للذین دی وی هغه کسانو ته اوتو العلم چې ورکړی شوی دی هغوی ته علم دا منافقان مسلمانانو ته وی ماذا قال آنفا سو وی دی پیغمبر اوسو داسې ولې وی دوه وجونه یو وجه دا ده چې د دوی چې کوم دی ورته وایي چېرې زموږ خو څه مینه ورسره نه وه نه موږ په دې خبرو خو نه پوهېږو خو تاسو څه پوه شوئ درس کې دا طریقې که نه یو سړی درس ته ناست وي نو هغه بلکل ظاهر باطن همتن متوجي وي او یو ټکی ذهن ته کوزي او یادوي یو سړی ناست دی چې کوم دی خو ناست دلته دی خو فکر یې په بل ځای کې دی ناست دلته دی خو سوچونه د بل ځای کې ناست دی خو هغه پوهېږي نه د منافقان دغه شانتي وو نو دی به دا وایي چې موږ خو څه پوه نه شو ځکه چې د هغې توجه نه ونه ایا دا مسلمانان چې کنه تاسو پوه شوي نه هغې ورته وایي او پوه شو یا دوی مطلب دا دی چې دوی د مسلمانانو امتحان اغستو چېرې دا مسلمانان پوهېږي که نه پوهېږي نو ورته وایي ما دا قال آنفا سوی پیغمبر اوس اولئک الذین دا هغه کسان دي طبع الله چې مهر لګولی الله پاک علی قلوبهم د دوی پړونو واتبعوا دوی تابع شوي دي اهواهم د خپلو خواهشاتو والذین اهتدوا هغه کسان چې په هدایت دي زادهم زیات کړي هغوی دپاره هدن هدایت و اعطاهم تقواهم ورکړي الله دوی ته د هغوی تقوا فهل ینظرون دوی انتظار نه کوي الا ساعته مگر د قیامت انتظار کوي ان تأتیهم چې راشي دوی ته قیامت بغتة ناصافه الله فرمایي فقد جاء تاقي سراله اشراطها نشانات د قیامت اشرات د شرط جمع ده شرط جمع کیږي په اشرات سره نخي نشانه ته وي او یو شرط وي په سکون د را سره شرط دا به جمع کیږي په شروط سره په شرایط سره بیا غویل شي موقوف علیه د شی موقوف علیه غیر مؤثر ته به شرط وي او کم چې شرط دی په فتحې د را سره اشرات سره جمع کیږي نه دا به ویل شي نخې ته د فقد جاء تاقي سره الاشراتها نشانات د قیامت قیامت نشانات د نبی علیہ السلام را تک دی د قیامت په نشاناتو کې وانشق القمر سپوږمۍ وچاودله دا د قیامت نشاناتو فانا لهم پس کم ځای نشي دوی دپاره اذا جاءتهم کله چې قیامت راشي ذکراهم د دوی نصیحت چې دا قیامت نشانات رال دوی دپاره نصیحت څه اوسه پیدا ورکړه نه فاعلم پوی شا انه شان دا دی لا اله نشته لایق د عبادت الا الله مگر یو الله دی واستغفر لذنبک وبخنه غواړه لذنبک د خپل خلاف الاولى فاعلم انه لا اله دا استکمالی علمی واستغفر لذنبک استکمال عملی او استغفار د سم به دغه تفصیل دی مخکې وي وللمؤمنین استغفار وي د پاره د مؤمنانو والمؤمنات او د مؤمنو خزو د پاره والله يعلم الله پويږي متقلبکم ومسواکم متقلبکم په زید اولیدو رولیدو تاسو مسواکم او په زید ټکانې تاسو دا متقلب او مسوا داسې دی لکه مستقر او مستودع چې څه معنی دی د مستقر او د مستودع کولی هغه معنا د متقلب او د مسوا ده ويقول الذين آمنوا وي هغه کسان چې مؤمنان دي لولا نزلت سورة ولن نازلېږي یو سورت د قتال مؤمنان خو د کافرانو نه په تنګ دي ولې موږ ته الله اجازه نه کوي چې ورسره وجنګېږو او فاذا انزلت سورة کله چې نازل شي یو سورت محکمه داسې سورت چې هغه محکم وي د نسخ نه نسخه پکې نه یو بالکل د هغې حکم غیر منسوخ وي وذکر فيها القتال او یاد شي په دې کې ذکر د قتال رأيت الذين تبين هغه کسان في قلوبهم چې دغه پړونو کې مرض د ضعف د عقیده دي مرض د ضعف د ایمان دي ينظرون الیک دی ګوري تا نظر المغشی په نظر د بهوشه علیه چې بهوشي راغلی په د باندې من الموت د مرګ نه یو سړی بالکل مړ کیږي کنه او دا مرګ په بهوشۍ کې دی نو اسې ناس دی په دې خبره خو پوهېږي نه په سترګو کې ګاټي اوړي راوړي نور داسې بهوشۍ حالت کې دی ولې دا یریږي دغه شان هغه سړی چې د کافر د قتال او د جهاد نه یریږي حکم د قتال رالی نه بس د سترګې ګاټي اوړي راوړي او هیبت راغستی دی یاري نو لا پهلواني دا یو مضبوط سیز دی ښه د چاړه مضبوطی نه د هغې پروا نه وي او چې د چاړه کمزوري چې کم دی نو بیا د هغه نه درزیږي بیا دغه شانشي چې کم دی اسې هیبت راغستی سترګې اوړي راوړي یریږي
نه پخوا داغه چې کم دلته و د انګریزان دا سوته روسیان نو دې ځنه به طالبان او دا غون خلک تلو چې کم د جهاد بوالته د روسیانو سره نه پیښور یونیورسيټي کې یو یونیورسيټي الکو نو بل ملګری سره تلو چې کم دی نه بیا موږ سره کمره کیو ناغه بوته باچا خان ته غالب نو باچا خان ته قصه وکړه نو موږ ته پته نه و چې څه قصه وه نو یو ځل ته لکه ته وایې څه چل شوی و استاد وی ملګری روان شو جهاد ته زه سره م لاړم وی لاړو باجوړ ته د باجوړ نه خوا واخوتل وی چې کله دا جنگ ټیم شو دا کسان روان شو نو زمو سره روان شو وی زما له چې کده داسې مولې شو وی درزا ما برانی و چې قلار شه هغه به نه قلارې ده وی به دا درزا کوله ما نیولې چې کنده هغه وی داسې مولې شوی چې نه قلارې ده وی ما ته ملګرو وی چې ځینې کسان خو مخکې نږدې تله نه خوا هسپتال ته مزه ته بره د غر کې توپونو سره کېنه وړاندې کېنه وی زه هغه توپ سره چې کېناستم خو ما نه قلارې ده وی چې کله جنگ شروع کېده او داسې نیمه ګنټه پاتې شو زما خپل کار پرېښود دی سم لاسته به اړه مې وی کلک مولې شوی چې کنده ما به راونیو چې قلار شه خو هغه نه قلارې ده دغه درزا بیا کوله ملګرو چې ما ته وکته چې دا لک مري وی ما ته داسې کار وکړه چې ته ځه ته واوړه خوا نو زه په سرحد راواړولم چې دې خوا راواخوتم د ګټې لاندې کېناستم بیا مې داسې رول قلار شو که نه دې داسې مسلې ښه بیا داسې مسلې چې کوم دی چې بیا اړه داسې مولې شي نه هغه بیا نه قلاریږي او چې د چا اړه مضبوط وي نو یو بل ملګری را سره و چې کوم دی نو هغه نوم یې صبر سي دی ورته ټیټي به ورته وی نو هغه ډېر زیات تکړه نو بیمار دی اوس دا نور تلي جنگ ته نو دی پرېښی دی چې دی بیمار دی دی خو تلی نه شي نو چې دی ملګري تپوس کړه چې هلکه کسان څه شول نو هغه ورته حال ویلی چې دا مشهور کمانډر و هغه سره کسان تلي دا کشره ډېر تیز و ورته وایي چې دا شان ته بیمار وې پرېښودې او هغې ته نه لاړ وایي ښه جوته به سره چې کوم خپل ټوپک یې اخیستی او ډایرکټ تللی دی اوس هغوی چې کوم طرف باندې ځایي نه دي مورچې دی په بل طرف ډایرکټ تللی په مورچه باندې نیغ ورختلی دی ورختلی کسان چې کوم روسیان او د هغې ملګري و نو هغه ځای نیولی هغه ورور ته بیا وارلس باندې وایي چې دا ځای مې نیولی دا راشه هلکه ته خو بیمار وې موږ په ځای کې پرېښوي دلته ته څه کوې هغه ورور یې دا خیال و چې ګینې دی تللی دی بېوقوفه او هغوی نیولی دی اوس په چل کې پې موږ هم نیسي هلکه ته یې ګیر کړی وایي نه ځای مې نیولی دی کسان مې غونډ تړلي دي اوس د یوازې تللی دی په هغه کې 10 دي که 15 کسان دي غونډې تړلي دي هغوی دا خیال دی چې دا خو یوازې مخکې راغی وروسته به اوس نور کسان او پکې دی یوازې نو چې غونډې تړلي بیا ته قلارې په سر ناست دی ټوپک ورته نیولی بیا چې ورور یې لاړ نه هغه کسان یې هغه شانتې نیولي و که نه نو د چاړۍ هغه دغه شانتې وي نو الله فرمایي چې د قتال حکم راشي نو تا ته به ینظرونه الیک نظر المغشي ته به په ده بېهوشي راغلي هسې سترګې اوړي روړي نو دا یریږي او چې زړې مضبوطي نو هغه بیا مرګ او بل څه نه مني ښه فاولا لهم مناسب دوی دپاره طاعت الله فرمای دوی د پاره مناسب سو طاعت تابعداري ستا او قول معروف او خوینا طاعت تابعداري چې ستا خبرو مني وقول معروف او خوینا چې سمعنا واطعنا فاذا عزم الامر کله چې محکم شي امر د قتال فلو صدق الله کدی رښتونی کې د الله سره دا خبر او یقینا د الله رضا د پاره د او جنگید لکان خیر لهم دا به غره دوی د پاره فهل عسیتم قریب د چې تاسو ان تولیتم دو مطلب ذکر کوي یو د نږدې قتال سره ولګوه فهل عسیتم قریب د چې تاسو ان تولیتم که تاسو وګرځئ د جنگ نه او قتال نه کوئ نو چې تاسو قتال پرېښودو ان تفسدو فی الارض فساد به وکئ په ځمکه کې کافران به غالب شي دا دنیا به غونډه فساد دا فساد سبب ته شولې چې تا قتال نه کو ان تفسدو فساد تا وکړو دوی مطلب داسې ذکر کولی شي چې تولی د ولایت او د مشرۍ نشي الله فرمایي دا د قتال مسله خو مې دې د پار را لګلې چې ظالمانو سرکوبي وشي په تاسو کې به عدل راشي او کدا نه فهل عسیتم قریب د چې تاسو ان تولیتم که تاسو مشران شئ مشري تا ته اواله شي خو په قوانینو نه پوهیږئ ان تفسدو فی الارض تاسو به فساد وکئ په ځمکه کې وتقطعوا ارحامکم او تاسو به پرې کوئ هغه صله رحمي اولئک الذین دا هغه کسان دي لعنهم الله چې الله پې لعنت ویلې فاصمهم دوی کاڼه کړه واعمى ابصارهم او دوی سترګې ړندې کړې افلا یتدبرون القرآن آیا دوی سوچ نه کوي په قرآن کریم کې ام علی قلوب اقفالها یا دوی پړونو باندې جرندي دي
داړه باندې جرنده وهلی شوې ده چې دا حق ورته نه کوزېږي. ان الذین ارتدوا بېشک هغه کسان چې واپس شول علی ادبارهم په خپلو شاګانو. ارتداد نه دواړه معنی اغستې شي، یا ارتداد د ایمان نه کافر شول، یا ارتد عن الجهاد، جهاد پرېښود او کېناستل. من بعد ما پس د هغې نه تبین لهم الهدى چې ښکاره شو دوی ته هدایت. نو دا ولې کېناستل د جهاد نه؟ الشیطان سول لهم، شیطان ورته دا ښایسته کړه. ارتدو دوی مرتد شول، د ایمان نه کفر ته ولې لاړل؟ الشیطان سول لهم، شیطان ورته دا ښایسته کړه، نو څه کافر شول او څه چې کوم د قادیاني په نوم او څه د پرویزي او د بل په نوم. واملا لهم، شیطان دوی ته مهلت ورکو، معنا دا ژوند یې ورته ښایسته کړو، د اوږده زندګي ده، په دې کې مزې کوه. ذالک دغه گمراهی د دوی بانهم قالوا بشک دوی ویل الذین هغه کسانو ته کریهو چې دوی بدګنی ما نزل الله هغه چې الله نازل کړي قرآن بدګنی. نو دغه کسانو ته سوی مؤمنانو ته سنطیعکم زر دې چې موږ بس تاسو خبره منو، اطاعت بکو فی بعض الامر، په بعضو خبرو کې ستاسو ملګرتیا کوو خو نور دله نه منو. والله یعلم، الله پوهیږي اسرارهم د دوی په پټو رازونو. فکیف څنګه حال به اذا توفتهم کله چې وفات کوي دوی لره الملائکتو فرشتې یضربون وجوههم وی به د دوی مخونه و ادبارهم او د دوی شاګانې روح ته قبضه کوي، نو په دې مخ څپېړه ورکوي، په دې شا وله ګزار ورکوي. ذلک دا بانهم بېشکه دوی اتبعو دوی تابعداري کړې وه ما د هغه څه اسخط الله چې هغه غصه کوي الله، د الله د غضب پسې دوی روانو. وکریهو او دوی بدګني رضوانه رضا د الله. فاحبط اعمالهم، برباد کړه الله د دوی عملونه. ام حسب الذین، آیا ګمان کوي هغه کسان فی قلوبهم مرض چې دوی پړونه کې مرض دی، الله یخرج الله چې راو بنه باسي الله پاک ادغانهم د دوی کینې، د دوی چې کمی کینی د مسلمانانو سره دا به الله نه ښکاره کوي، دا به ښکاره کوي. ولو نشاو که زما خوښه شوې له ارینکهم ابتا ته دوی ښوولیو، دا یو چې دا منافق دی، دا منافق دی. الله فرمای ما به ته ښوولیو خو د دې زما د ښوولې نه بغیر. فلا عرفتهم ته به پیژنې بسیماهم په نښو سره، نخې د منافق چې کوم دی ته به پیژنې. څه ته الله داسې وښول چې دا منافق دی، دا منافق، او څه به په نښو پیژنې. فی لحن القول، په هغه مایله وینا کې څه خبره به تا ته کوي خو لکۍ به یې کږوي کفر ته. والله یعلم، الله پوهیږي اعمالکم ستاسو په عملونو. ولنبلونکم خامخا موږ امتحان کو په تاسو حتی تر دې پورې نعلم المجاهدین چې موږ ښکاره کو مجاهدین، په تاسو امتحان کوو ګورو چې په تاسو کې د جهاد والا څوک دي. منکم ستاسو نه والصابرین، او موږ ښکاره کو صبر کوونکي چې صبر کوونکي څوک دي. ونبلو اخبارکم، او موږ امتحان اخلو ستاسو د خبرونو. ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي وسودوا دوی بنديږي عن سبیل الله د لارې د الله نه، وشاقوا الرسول او دوی مخالفت کوي د پیغمبر علیه السلام. من بعد ما پس د هغې نه تبین لهم الهدى چې ښکاره شو دوی ته هدایت ورته ښه ښکاره شو، بیا هم دوی خلاف چلیږي. لن يضر الله شيئا، دوی ضرر نشي رسولی الله ته د څه څیز. وسيحبط اعمالهم، زر دی چې برباد بکي الله د دوی عملونه. یا ایها الذین آمنوا، دوی خو اعمال برباد کړه، الله مؤمنانو ته وایي تاسو خپل اعمال برباد نه کوئ. ایمان والو اطیعوا الله، تاسو تابعداري کوئ د الله، واطیعوا الرسول، اطاعت وکئ د پیغمبر علیه السلام. ولا تبطلوا اعمالکم، تاسو مه باطلوئ خپل عملونه. د دې آیت کریمه او د ته ورته آیتونه او احادیثونه احناف دا مسله ثابتوي چې تا کم نفل اعمالو کې شروع وکړه او بیا د هغه پرېښول، اوس دا پته لازم دي دوباره بیا کوي. معنا تا 2 رکعاته نفل نیت وتړو، یو رکعت دې وکړو نو څه مسله پیدا شو هغه دې مات کو پاتې شو دنه، اوس به دوباره دا 2 رکعاته بیا مستقل کوي. نفلی روجه دې شروع کړې وه، ګنټه نیمه دې ونیول او سب وجه پیدا شو دغه روجه دې خرابه کړه، اوس به د هغې قضا راګرځه دوباره به بیا دا نیسي. همدارنګې مسله وه، اوس مې تا ته د اعتکاف مسله ذکر کوله، تا اعتکاف شروع کړی و، نفل دا هم د سنت د نفل یو شانتي حکم قریب یو بل ته، نو چې دا اعتکاف تا شروع کړی و منځ کې دې مات کو، نو ځکه چې کنده فقها فرمي واپس به د 10 ورځې به اعتکاف کې دا غون یو عمل او تعویل زه به 10 ورځې اعتکاف کوم. او څوک دا ذکر کوي چې د هر ورځې اعتکاف بیل دی، نو کوم ورځې چې تا کړی هغه خو وشو،
او چې کوم ورځ دې ما تکړه د اقي ورځ به قضا را وګرځي او باقي کې خلاصا شروع نه د کړي نو ځکه پتا لازم شوی نه دي. نو موږ وایو چې کم نفلو کې تا شروع وکړه منځ دې اعتکاف دې نفل روجه ده د هغې به بیا دوباره د سر نه بیا قضا را ګرځئ چې تا ماته کړي وي. یو دی آیت ته ګور لا تبطلوا اعمالکم الله فرمایي یو عمل دې شروع کو دا مباطله وه او چې د نه پاتې شي نو اوس بیا سر دوباره بیا کې چې دا صحیح عمل وکړي. دویم حدیث پاک کې دا راغلی دی نبی کریم علیه السلام نه خپلو بیبیانو تپوس وکړو حضرت عایشه او حضرت حفصه وایي جی زمونږ روژه وه خو چا خوراک راوړو نو موږ وږي دا خو داسې نه و چې ما ورته داسې په مړه خټه پېشمنې وکړو سببونه بس چې کوم دی اوبه ګوټې کړې دی او روژې نیولې ده نو چا خوراک راوړو چې کم دی نو وایي زمونږ ته شوق کېدو چې هغه خوراک مو وکړو هغه نفلي روژه مو ماته کړه نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایي اقضیا مکانهما د هغې په ځای بیا قضا را وګرځوئ. لہذا نفل روجه دې ماته کړې ده واپس به د هغې قضا را وګرځئ کفارې نه کفاره صرف رمضان روجه چې ماته کې په دې کې کفاره که د رمضان قضا دې کول او بیا دې ماته کړه نو صرف قضا نفلي روجه دې ماته کړه صرف د هغې قضا او کفارې پکې بیانوي. نو د آیت نه د حدیث نه احناف مسله ذکر کوي چې بیا بیا قضا را وګرځي. دریم چې کوم دی قیاس هم تقاضا کوي یو سړی په ځان باندې منښته وکړي زه به 4 رکعاته مونځ کوم نه دا منښته څنګه ده پتا لازم شوه تا منښته وکړه زه به چې کوم دی 2 ورځې روژه نیسم نفلي دا منښته پتا لازم شوله نو احناف وایي دا خو وینا وه او د وینا په وجه باندې پتا لازم شو دی خو یو سړي نفل شروع کړي دی او بیا یې مات کړه روجه شروع کړي دا بیا ماته کړه دا عمل دی عمل خو د قول نه اوچت دی هر کله چې په قول باندې لازمیږي نو پکار ده چې په عمل باندې په طریقه ولا سره لازم شي نو ځکه موږ په لزوم باندې قول کوو. ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي وسودوا عن سبيل الله او دی بندګي د لارې د الله نه ثم ماتوا بیا د مړه شول وهم کفار دی حال کې چې دوی کافرانو ولن يغفر الله لهم هرگز الله بخنه نه کوي دوی ته فلا تهینوا تاسو مسستېږئ وتدعوا معنا ولا تدعوا تاسو مبلې د کافران الى السلم صلح ته د کافر په مقابله کې سستی مکوه او ما اغله دعوت ورکوه چې مصالحت کو ځکه چې تو دعوت ورکې دا خو د اسلام او د مسلمانانو کمزورتیا ښکاره کې وانتم الاعلون او تاسو بچوتی والله معکم الله بس تاسو سره الله تاسو ملګری دی ولن یترکم هرگز به کم نکي الله پاک اعمالکم تاسو عملونه. یو سړی چې د کافر د قتال نه د جهاد نه د دې نه یریږي خو د دنیا په وجه باندې دنیا را نه پاتې کېږي بچی پاتې کېږي مال پاتې کېږي. الله فرمایي انما الحیات الدنیا بېشکه دا ژوند د دنیا لعب دا ګوره صرف لوبې دي څنګه چې ماشومان کیندي لوبې وکړي ګنټه نیمه پس بیا هر څه ګډ وډ کړي بیا نه کوري او نه ګوډه کړي هېڅ هم نه وي دقه شانې څو ورځې پس دې ته روانې ولهون او د اسباب د غفلت دي د آخرت نه غافله کړي. وان تؤمنوا که تاسو ایمان راوړئ وتتقوا تقوا کوئ یؤتیکم اجورکم الله به درکړي تاسو ته اجرونه ولا یسألکم الله نه غواړي ستاسو نه اموالکم ستاسو مالونه الله نه غواړي چې دا غونډ مال راکا ان یسألکموها او که ستاسو نه دا غونډ مال وغواړي فیحفیکم او ښه مبالغه وکړي چې راکه دا مال مسلمان دا غونډ راکا نو تبخلو تاسو به بخل وکئ. الله زکات کې سلويختم غواړي هغه څوک نه ورکي نو چې دا غونډه تنه وغواړي نو څوک بیا څنګه ورکي. ويخرج روباسي الله پاک ادغانکم تاسو هغه کینه ها خبردار انتم تاسو هاولای دا کسان تدعونا تاسو را بلل شي لتنفقوا في سبيل الله چې تاسو خرچ وکړئ د الله په لار کې خپل مال د الله په لار کې ولګوا فمنکم پس بعض پتا سو کې من هغه دی بخلو چې د بخل کې او مال نه لګي ومن يبخل چا چې بخل کو فإنما يبخل عن نفسه بشک د بخل کې د خپل ځان سره تا د پر نقصان دی والله الغني الله بے پروا دی وانتم الفقراء تاسو غریبانانی الله استعمال ته حاجت نشتی الله مستغنی ذات دی ته چې کوم دی محتاج ثواب ته محتاج جنت ته نو چې ته محتاج ځان لسولېګا وان تتولوا او که تاسو ګرځېدل یستبدل قوما الله به بدل کې راولي قوم غیرکم غیر تاسو نه
بل قوم به الله راولي صحابه تاسو کو د الله پیغمبر دا به کم قومي چې دا ناشکری وکي دا قوم لاړ شي بل راځي دا بل به کم وي چې ثم لا يكونوا امثالكم به بدین استاسو پشان چې هغه بزنګ پشان دا بسو کی نبی کریم علیہ السلام د سلمان سے په پتون لاس کې خودو وې د قوم بي سلمان سے د ایران د عجمی دی معنا دا شو چې عربو پیغمبر او قران الله تاسو له درکو کتا سو ناشکری وکړه دا نعمت به الله تاسو نه ولی او عجم ته به ورکی دوی به د قدردان وی او هغه شانتی شي وی دی ښا عربو ته الله پاک چې کوم د دا نعمت ورکو چې کله حکومت د عربو زیات شو هغه په حکومتونو کې ورننه وتل په دې مزو کې ورننه وتل علمی خدمات او د قران او د حدیثو خدمات دا غوینه کمزوري شول نو دا غینه دا خدمت را ل عجم تا مفسرین ګوري عجم تفاسیر لیکلي دي احادیث ګوري عجم احادیث جمع کړي دي دا خدمات عجم کړي دي عربو خدمات په نسبت د عجمونه کم دی او زیات نه دي دا چې څومره موږ احادیث د کتابونه دي کنه ګوري دا غون عجم دي دا عجم دي چې کوم د بخاری عجمی دي ترمذی عجمی دي مسلم عجمی دي ابو داود عجمی دي دا چې کوم دی عجم دي موطا کې وګوري چې کوم دی یو نسخه د موطا محمد د عراقي دی دا چې کوم دی عجمی دی بل نسخه وګوري د اندلس دی یحیی ابن یحیی اندلسی عجمی دی استاد چې کوم دی صرف امام مالک رحمه الله عربي دی مدینه منوره دا رنګ چې کوم دی نور احادیث وګوري چې کوم دی نو دا امام طحاوی وګوري چې کوم دی دا د عراق دی عجمی دی ځکه عراق عربیان نه دي دا روستو چې کوم دی بیا عرب را لندل تشتشل نو دا عرب تواخل دا چې کوم دی اصل کې غیر عرب دي داخله کوم ایران عراق دا غیر عرب دي نو دا تمام خدمتونه دی عجم کړي یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم استاسو پشان بنئ نو دا خدمت د اغاز نرال کنه په عراق کې میلمه شو دا دین د عراق نه داسې افغانستان بلخ ورته وي دا غي پسې اخوا چې کوم دی دریای امو ته وي دا تاشقند سمرقند په دې کې چې کنده دا خدمت را له دا میلمش اوس د الله په علم کې دی چې هغه سنا قدر وکړه ځکه زموږ شریعت چې ذکر کیږي فقہ کې مسله ذکر کیږي کنه خاص کر فقہ حنفی نو د درې طبقې ذکر کیږي عراقیان پکې داسې وي بلخیان پکې داسې وي او ماوراء النهر پکې داسې وي نو څو علما د عراق دي دا غوي خپل مسائل چې کم دي دا غي اجتهادات دي او دویم بلخیان دي بلخیان چې کنده مزار شریف د افغانستان حصہ د افغانستان دی او ماوراء النهر کم چې اوس روسیا علاقه ده تاشقند او سمرقند او ازبکستان داخلك دي هغه ټول چې کنده اوس بل ځای کې پراته دي دلته دا میل مراله نو اس کې دي شالته بس نه شکر شو د اغه زنه دا میل مر او چت شوراله چې کم دي انډیا تراله هندستان تا هندستان کې دا میل مچ کم ده پرې وته د دې قدر بیا دی علماء د هندستان شروع او په دې کې چې کنه بیا خاص کر شاه ولی الله صاحب ډېر غټي سفر وکړي د دې نمخ کې چې کم ده شاه اسحاق صاحب چې دا چې کم ده محدث شاه عبد الحق دهلوی محدث دهلوی هغه چې کم ده دا خدمات کړي دي خو هغه څه اندازې پورې خدمات کړي دي بیا چې کله شاه اسحاق صاحب چې کم ده د عربو سفر وکړي د نور ملکونو مختلفو زینونو علما موجودو خو هغه خدمات چې کم په هندستان کې دغه سي خدمتونه الته نو هغه د احادیث مبارکه زده کړو بیا هندستان ته احادیث راوړو نو دا اوس چې ګوري دا بری صغیر نراوالی تقریبا د وسطی ایشیا پورې دا تمام د شاه ولی الله شاګردان دي په احادیثو کې بیا دا خدمات الله د هندستان نه واغستو بیا په دوی کې الله پاک چې کوم دغه علما پیدا کړ یو مدرسه د دیوبند په نوم داغه نه شروع شوله داغه دا بچی مدارس دنیا کې راخواره شول نو اوس تقریبا څه اندازه هندستان کې اومشتي خو علمی انداز باندې چې پاکستان سونه مامور دی په دین باندې تقریبا نن په دې وخت کې وګوري دا میل مصر پاکستان کې دی نورو کې به اومي د ټول قدر کو عرب په خپل ځبانه قدر کو دیوبند په خپل ځبانه قدر کو خو پاکستان کې چې څومره خدمات کیږي نو تقریبا دا دنیا کې پټاپ دی ځکه دا سو کال وړاندې په سعودي کې چې کم دی المرکز رابطه العالم الاسلامیه دا غيو لوی دفتر دی عالم اسلامیه د تمامي دنیا چې کم دی مشران کله مشوري الترش
نو د پاکستان پکې علما دي، تقي عثماني صاحب نور حضرات دا پکې دي. نو یو ځل الته په دې باندې چې دنیا کې د قرآن غټ خدمت په کم ځای کې کېږي، په دې باندې چې کم دی مشورې وي. نو د مختلفو ځایونو چې کم دی رابطه عالمي اسلامي په بنیاد باندې د عالم اسلام د دنیا نه علما مشران راغلي. نو هر یو ملک خپل خدمات وړاندې کول، دوبۍ خپل خدمت وړاندې کوي، کویت خپل وړاندې کوي، عراق خپل وړاندې کوي، سعودي خپل، هر یو چې موږ دا خدمت کوو، موږ دا خدمت کوو. هندوستان خپل او داسې بل. د پاکستان پکې نمبر راغی. د پاکستان کې چې کم دی د وفاق المدارس العربیه جنرال سیکرټري حافظ جالندری صاحب تلو او تقي صاحب هم ناغه چې کم د خپل ریکارډ د پاکستان چې زموږ سره دومره مدارس دي، د ماته اوس تعداد نه دی معلوم چې 100,000 مدرسې د پاکستان دا زموږ سره صرف زموږ په دې بورډ کې رجسټر دي، او په دې مدرسو کې زموږ سره دومره لاکه کسان طالبان سبق وایي، او دا زرګونه مدرسې دا دومره لکونه طالبان دا غي د پاره په دنیا کې د ګورنمنت د یو ګورنمنت نه د پیسې آمدنی نشته لري، نه د بل ګورنمنت نشته، نه د پاکستان د ګورنمنت نشته. دا د قوم بچي په دې مدارسو کې سبق وایي، خو د غي د پاره آمدنی او خرچه د یو سرکاري ادارې نه د پیسې نشته لري. دا تمام چې کوم دی عوام په خپل اخلاص او په خپل مهنت باندې دا پوره کوي. دا خو زمونږ د مدرسو حال. او زمونږ چې کوم دی بیا خدمات سدي ناغه او تولاد کړ چې په دغه کال باندې غالبا 75,000 طالبان صرف حافظانو، د سعودي 5,000، د بل 4، د چا 3، د چا داسې، او د پاکستان یوازې هغه طالبان چې حافظان او په دې بورډ کې امتحان ورکړو ناغه 75,000 چې کوم دی حافظان د یو بورډو. نو دا غون چې راجمه کې د تنه شروع سواله پاکستان کې 3 بورډ نورم چلیږي، کم چې په دې بورډونو کې امتحان نه ورکي هغه جدای. نو اوسطن پاکستان کې 1 لاکھ چې کم د پکال کې حافظان جوړیږي، دا بل ملک داسې نشته. او دا رنګ چې سونه علما دلته جوړیږي نو دا تقریبا نورو کې نشته. دا رنګ چې سونه د جنکو د لپاره کم مدارس او کم انداز خدمت دا بل ځکه داسې نشته. نو ځکه وایو چې الحمدلله په دې وخت کې پاکستان دا چې کم دی میلمه دلته دی، نو عوامو قدر یې کوي. قدر مونږ خو لګیو، او چې عوام را سره ملګرتیا نه کوي او د دوی سره دا قدر نه، نو کېدای شي زموږ نم دا خدمت کمزوري شي، او چې کمزوري شي چې کم دی دا میلمه خفه شو کنه بیا ځي، دا بې قدره میلمه نه، دا قدرمل میلمه دی. او هغه قدر داسې تاسو کتی شي کنه. کله موږ وایو چې کم دی څونه مسایل وي په دې ملک کې، څونه مسایل وي په دې ملک کې چې کم دی. نو ګورو ډاکټر دا ملک جوړوي، د ملک چې کم دی انجینیر جوړیږي، په دې کې لیکچرر جوړیږي، په دې کې بل سیب جوړیږي. خو چې کله مسله پیچیده شي کنه او بیا ملک غواړي رو ته به قابل کس نه ملاويږي. یره جی دا چې کم دی بیمار دی او خطرناک بیمار دی، دا اینه وته بدلول غواړي. یره جی دا خو زموږ ډاکټر نشي کول، ته دا څه وکړه صاحب انډیا ته لاړ شخه. نو پته لګي د انډیا ډاکټر قابل دی، استاد پاکستان ډاکټر هغه نه قابلیت نشته. یره جی ته چې کم دی چاینا ته لاړ شه، نو دا چاینا چې په دې خپل ډاکټر باندې میډیکل افسر باندې خرچه کول او دا ډاکټر ته جوړاو، د پاکستان چې په کول زموږ دا ډاکټر ولې هغه شانتي نه جوړیږي. دی ولې داسې نه وایي چې په کار د چې مال د چاینا مریض مال راشي، د انډیا مریض مال راشي، زما مریض ولې هلته لاړ شي. او دا رنګ چې کله بیا نقشې جوړو کنه پاور 3 جوړیږي په درګه کې، او بیا د پاکستان انجینیر راولي نو میاش د بګرزي راګرزي راجی اسټیمیټ لګو، نو مجبورن بچ کم دی بیا پاور 3 ټیکا چینه ته ورکه. نو چې د چینه انجینیر راځي او دا نقشې را جوړي د پاکستان انجینیر باندې څه چل شوی دی. دا رنګ چې کم دی اټمی درسونی، نو چې د بل نو ولې زمونږ چې کم دی ساينسدانان سوشل چې زمونږ بچو ته هغه تعلیم ورکي چې په خپل خپل باندې ودري چې کم دی، چې بجلیګر په خپل جوړو چې کم دی او شمسي توانایي په خپل جوړو، زمونږ دغه ساينسدانان سوشل ناغه به په دویم نمبر شي. البته علمی دنیا کې چې وګورو نو تاسو مې اوس مثال وای چې د علماو خدمات د دي چې هغه په علمی دنیا کې پاکستان په دنیا کې په ټاپ ودرولې دي. اول نمبر چې کنه پاکستان د حافظان ګوري د پاکستان دي، علم یې ګوري د پاکستان دي. نو دا علماو چې کوم د عزت دي چې دوی خپل ملک په ټاپ ودرولې دي، ولې د نورو چې کنه چا په سیکړ او چا په تړ کې راوستي دي.
نو موږ وایو تاسو هم د خپل کسان دغه شانې ټاپ ته وخېجوئ که نه. مریض پیدا شو پاکستان پکار دی چې دنیا ته چې کم دی پتون ووایي راولئ زموږ سره ډاکټران شته که نه. انجینیر شو چې کم دی موږ دله درکوو راشي زموږ انجینیر بوځي نو زموږ نه پیسې بار ته ولې ځي د بل نه پکار دی چې موږ پیسې دلته راوړو. نو زموږ نه ګیله کوي موږ ستاسو نه ګیله کوو ښه. موږ الحمدلله خپل کار صحیح کړی دی او دا موږ په بعضې څیزونو پاکستان فخر کوي. پخوا چې کنه دا فخر وکنه چې په دنیا کې حافظ الحدیث صرف پاکستان کې وخه عبدالله درخواستی صاحب دا حافظ الحدیث دا چې کنه پاکستان ته عزت. همدارنګه چې کنه موجوده وګوري حرمین الشریفین د مدینه منورې یو امام دا د پاکستان دی. نو دا چې کوم دی الله پاک داسې ښایسته حافظه ورکړې ده حافظ دی قاري صاحب دی. نو دغه چې زمونږ یو کس په حرم شریف کې موجود دی موږ په دې فخر کوو چې زمونږ داسې حافظ شته چې د دنیا هغه په حفظ کې مقابله کوي چې کوم دی او د مدینه امام دی ښه. نو بهر کې دا ستاسو د مدارسو د دې عوامو هغه خدمات دي چې دا خدمتونه دې حد ته رسېدلي. نو خبره مو دا کوله چې نن دا میلمه پاکستان کې تقریبا کېدی شي دا لږ ډېر زیات میلمه دی نورو کې هم خدمات دي. نو قدر یې پکار دی چې قدر وکړی شي نو بیا دا قدرمل میلمه بیا څه وخت پاتې کېږي. خو که الله مکه بې قدري وشي نو بیا به دا میلمه ځي ښه ختمیږي نه. الله به نور انسانان پیدا کړي او د دې به خدمت کوي د قیامته پورې چې کوم د دین نه ختمیږي قرآن نه ختمیږي. خو الله به دا خدمت د روسیانو نه واخلي هغه به ورته تیار کړي چین نه به واخلي خو تان نه به بوځي بیا. انو الله چې کوم دی فرمایي یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم به ستاسو په شانته بیا نه وي. بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا. سورة الفتح سورة فتح ورتوي رست چې کوم د مضمون دا په خپل ذکر کیږي. دا سورت نازل شوه د پس د سورة جمعه او مخکې د سورة مائده نه. مصحف عثماني کې 48 نمبر دی او په اعتبار د نزول سره بالکل آخري سورتونو کې 111 نمبر سورت دی. او دا نازل شوه د هغه موقع چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صلح حدیبیه شپږم کال باندې واپس شو نو په لار کې دا صورت نازل شو. مختصر واقعه داسې وه پیغمبر علیه السلام هجرت وکړو مدینه منورې ته. مختلفې معرکې تېرې شولې. شپږم کال باندې د پیغمبر علیه السلام اسې شوق پیدا شو چې د حرم سره ډېر وخت چې کنده ملاقات نه دی شوی چې لاړ شو عمرې ته. او دویم قول دار چې نبی علیہ السلام خوب وکتو دا غي سره خشوق سیوا شو. صحابه ته وی چې د غونډو مینه پیدا شول زو اعلان وکړی شو زو عمرې ته خو بیا خطر ده نو غونډ ځان سره په جمع روان شول. 1400 کسان دي 1400 کسان دي 1500 کسان دي دا حضرات روان شول چرته چند نیم بازه کسان پاتې شوي دي خو نور ټول روان شول. مشرکان خبر شول چې پیغمبر د ملګرو سره راځي عمرې دپاره هغوی یې د سره نه پرېږدو او چاپېره چې څومره کافرانو دا غونډې د ځان سره ملګري کړه غلطې پراپیګنډې خوره کړي چې دا پیغمبر راځي چې کوم دی په زور باندې په موږ راخیږي د بیت الله شریف چې کوم دی بې حرمتي به کوي دا به کوي. نو دغه خلک هغوی د حرم ډېر احترام کوو نو دا غونډو سره ملګري شول. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې حدیبیې موقع ته راورسېدو نو په دې موقع باندې اوښه کېناستله. پیغمبر علیه السلام بیا پاسوله بیا کېناستله. دوی د وې خلعت القصوا قصوا اوښه لټه شوله. نبی کریم علیه السلام وفرمایي نه لټه ده څاروی چې کینی که نه ځي که موږ پښتو کې ورته وایي دا لټ شوی دی. تاسو چې تر څه وایي نه زموږ پښتو دغه ده چې څاروی نه ځي موږ بیا پاسو بیا کینو دا لټ شو دا نه ځي. نو عربی کې ورته وایي خلعت القصوا قصوا چې کوم دی لټه شوله. نبی علیہ السلام نه لټه ده او نه چې کوم دی دا عادت دی. حبسها حابس الفیل هغه ذات ایثار کړه چې کوم ذات د فیل والا ایثار کړي وو. او بیا وفرمیل په الله مې دې قسم وي چې نن دا مشرکان زمانه څه مطالبه کوي او په دې کې د الله د دین بې حرمتي نه د حرم عزت ورپکې زه به له تمام مطالبې منم. مشرکین چې کوم دی راله مخې ته وایي چې تاسو به نه راځئ. منځ کې دونه واقعات راغلي دي. خالد صاحب مخې ته ودرېده نبی کریم علیه السلام چند حضرات مخې ته ولویستل. بعضې حمله وکړه چې کوم دی په ناخبرتیا کې چې پیغمبر علیه السلام او صحابه شهیدان کی
اتیا کسان جبل تنعیم باندې راکوز شول. نبی علیہ السلام ملګرو ته آل ته ورشئ راوینیسئ. اتیا پاتې غونډ لاس نیولي تړلي راوستل. وایي زه پرېږدئ چې زه سم درته نه ویم. داسې مختلف مسلې راغلي. بیا چې کافران هلته مشران ناست وو هغوی چې کوم دی یو کس رالیږو. عروه ابن مسعود ثقفي دا رالی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره خبرې وکړې خو میټینګ پاس نشو. بیا چې کوم دی بودیل رالی، بیا بل رالی، داسې یو راتلل. دا بودیل چې رالی نو دا د کم قوم چې مشهور دي د حرم ډېر احترام کوي. پیغمبر علیه السلام یې دا څاروي غونډ داسې په لین ودروئ. په دې موقع د نبي علیه السلام سره 80 څارویو چې حرم ته راوستل. بودیل چې راغی ویې کته په دې څاروو څه کوئ؟ وی دا موږ حرم ته بوزو، موږ خو راغلي عمرې دپاره یو، دا څاروي به هلته حلالوو مسکینانو دپاره بیا به واپس ځو. وی ښه تاسو د حرم عمرې دپاره راغلي او دا څاروي به هلته حلالوئ او واپس لاړ. مشرکینو خو ته وی چې دی بې حرمتیا دپاره راځي. واپس چې لاړ هغې ته وی هغه دومره ښه خلک دي چې کوم دی راځي عمرې دپاره او تاسو یې څاروئ عمرې نه ولې څاروئ. هغوی ځان سره دونه څاروي راوستي دلته حلالوي، تاسو هغې د حرم بې حرمتي کوي. تاسو سره ملګرتیا نه کوم ښه پرېږدئ چې راشي خپله عمره وکړي. داسې یو راته او خبرو سر نه نیو. نبی کریم علیه الصلاة والسلام ملګرو مشوره وکړه چې داسې وکړی شي. هغوی کس راځي خبر راوړي چې موږ هم یو کس ولیږو چې لاړ شي زموږ خبر ورته ویسي او دا غونډ خلک خبر کړي چې موږ عمرې دپاره راغلي یو، جنګ دپاره نه یو راغلي. عمر صاحب یې راوغوښتو. عمر صاحب ته لاړ شه دا پیغام ورسوه. عمر صاحب ورته وویل د الله پیغمبره ستاسو د خبرې 2 رایې دي. یو دا چې استازی لاړ شي، په دې موافق یم یو کس لېږل پکار دي. دویم چې زه لاړ شمه نو زما مشوره دا ده که ما ولېږئ. ښکاره خبره ده چې دا خلکو خو زما سره طبیعت جوړ نه دی. نو چې طبیعت جوړ نه دی نو مسله به روانه وي چې بس دا خبره ټس ټوس به جوړي. نو زما په ځای باندې داسې کس چې لاړ شي چې هغه ډېر د صبر والا سړی او هغه خلکو سره احسانات وي، هغه خلک یې خبره هم ومني. نو دې باب کې ډېر موزون حضرت عثمان دی. عثمان ته چې الله کم صبر ورکړی دا بل چا کې نشته. او مکه کې داسې کس نشته چې د عثمان دغه سره احسانات نشته. هغه ټول د عثمان صاحب احسانمند دي. دته هېڅ هم نه وایي نو دا به په خبرې سره به کښېنئ، په خبره به پوه کړي، نو هغه پیغام به زموږ روغ ورسیږي. او چې بل کس لاړ شي نو ښکاره ده چې خلک ګرم دي نو جګړه به نو دا رایه خوښه شوله. عثمان صاحب ته ته لاړ شه. عثمان صاحب لاړ. چې هلته لاړ مشران را جمع شول. عثمان صاحب سره خبره کوله. الکان نوجوانان چې کومونه خو تیزي وی نه موږ دې سره خبر نه کوو. عثمان صاحب ته پاس او هلته په کمره کې بند کو. د سره موږ ستاسو سره نه خبره کوو نه تاسو پرېږدو. عثمان صاحب چې په کمره کې بند کو دلته افوا خبره خوره شوله چې عثمان صاحب هغوی شهید کو. نبی کریم علیه السلام او صحابه ډېر زیات خفه شول چې ستاسو دا دونه مشران را روان دي، موږ به عزت د هغوی سره خبرې کوو، یو ته مو سم ونه وی، زموږ یو سړی درغی تاسو شهید کو. نبی علیہ السلام خفه کیکر یو بوټی او د هغې لاندې کېناسته. صحابه حضرات راتلل او د هغه سره لاس نیوه کوله. بخاري کې دا بیعت په څه بني علی الموت، یا به د عثمان چې کوم د انتقام اخلم او یا به شهید کېږم، خو ځم به نه. په دې باندې بیعتو علی الموت، په مرګ باندې بیعتو. او دویم داسې هم راغلي چې کوم دی علی الجهاد. دې حضراتو چې لاس نیوه وکړه د نبي علیه الصلاة والسلام څه هغوی ته خبر ورسېدو چې هغه پړانګانو خو چې کوم دی په مرګ باندې وعده وکړه اوس هم خیر نشته. ښه هغې عثمان صاحب زر را پرېښودو. ځه ورته ویې که عمره کې وکړو که نه کې نو زه نه زه پیغمبر عمرې نه یم رالېږلی، زه پیغمبر صرف د سوال جواب دپاره رالېږلی یم، واپس رالی. عثمان صاحب خو روغ رالی، خو دا بیعت الله ته داسې خوښ شو که نه. الله وایي دا چې څومره خلک تا سره دا غونډ مې بخلي دي. او نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي چې کوم دی دا د بیعت الرضوان ورته وایي، دا به یو جهنم ته نه ځي. بیعت الرضوان یعنی الله د دې بیعت نه راضي دی. بیا په دوی کې سهیل راغی، مشر نواب صاحب بل راغی. چا نبی علیہ السلام ته بل نواب صاحب راغی سهیل. نبی علیہ السلام یې سهل الامر، دا سړی سنجیده دی، خبره داسې معلومیږي اسانه شوله. نو چې دی رالی نو داسې خبرې شروع کړې، محمده ستا څه خیال دی چې تو داسې راشي چې کوم دی د مکې والا غونډ قتل کړي، نو تا چېرته داسې یو کس په دنیا کې نوم اورېدلی دی چې هغه راپاڅېږي خپل تمام قوم قتل کړي؟ پیغمبر علیه السلام ته زه خو قتل نه نیم راغلی، زه خو عمرې له راغلی یم. نو تا چېرته داسې کس کتلی دی چې هغه د خپل قوم ذلیله کړي؟ نبي علیه السلام زه د خپل قوم ذلت له خو نیم راغلی.
نو هغه لږ په خبره پوه شو مصالحت کو مصالحت چې کوم دی مادي دادی چې ته به سکاله واپس شي عمره بنه کې ښه سکاله به عمره نه کې او خیر دی کال راشه سکاله چې ته عمره وکې تمام دنیا خلک خبر دي چې محمد را روان دی او په زور را روان دی دا زموږ بې عزتي ده نه مخ خپله بې عزتي نه برداشت شو نو ته سکال واپس شه ستا د جذباتو خیال ساتو کال راشه 3 ورځې به ته موږ ته بالکل حرم وزګار کو حرم به مکمل موږ وزګار کو موږ به د نوزو غرونو ته پوه شو حرم دی پوه شه 3 ورځې چې څه کیا پکې وکوه 3 ورځې پس به بیا وځي خو چې راځي اصلحې به نیغې نیغې نه نڅوئ دا به په ګوډو کې پټې کوي په پټو اصلحو به راشئ نبی علیه السلام یې ټیک ده زموږ ستاسو معاهده به دی چې زموږ نه کم کس درغه مسلمان شو لاس نیولې به موږ له راکوئ او که ستاسو کم کس راشي کافر موږ به تاسو نه درکو نبی علیه السلام یې ټیک ده زموږ ستاسو معاهده به دی تاسو چې کوم دی یو طرف ته موږ بل دا نور قبیلې د دې خوښه ده ستاسو څوک ملګرتیا کوي ستاسو ملګري دي زموږ څوک ملګرتیا کوي زموږ ملګري دي نبی علیہ السلام یې ټیک ده دا معاهده به د 10 کالو پوري نبی علیہ السلام یې ټیک ده دا خبرې چې وشولې اوس قلم کاغذ راواغستې شو لیکل کېږي ښه شروع شو علي صاحب کاتب دی ولیکه علي صاحب وایي بسم الله الرحمن الرحیم سهیل ورته وی نه دا به نه لیکې موږ رحمان رحیم نه پیچنو دا وران کا د دې په ځای باندې ولیکه باسمک اللهم نبی علیہ السلام ته ورانه کا دا ولیکه اوس هغه چې سوي نبی علیہ السلام هغه شانتي مني علي صاحب بدیل نه خواسته وران کړ چې کوم دی ویل کنو باسمک اللهم بیا عنوان شروش هذا ما قضا بین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وبین قریش دا هغه فیصله ده د محمد صلی الله علیه وسلم او د قریشو سهیل وته نه دا نه منو محمد رسول الله دینه منو دا وران کا دا سی ولیکه محمد ابن عبد الله علي صاحب قار شوې د سره نه لیکم نورانو منه ومنه کن دا بار سم تاسو منو پیغمبر علیہ السلام کم ټکه دی دا هو خیا محمد رسول الله غیر ورک خوس پکې ولیکه محمد رسول الله دلته زما محمد رسول الله کټ شو پدې خو زما رسالت نه ختميږي ولیکه محمد ابن عبد الله ام یما صحابه تمام په تمام خپدي حضرت عمر صاحب را لچ کم دي صدیق صاحب ته وی مونږ د نبی علیہ السلام ملګری نه یو ولی نه یو دا د الله پیغمبر نه دی ولی نه دی زمونږ چې کم دیش قاتلان چې مونږ دوی سره jihad وکړو زمونږ شهیدان به جنت ته نزي ولی به نزي د دوی مرداران به جهنم ته نزي ولی به بیا مونږ ولی داسې خبرې ومنو صدیق صاحب ورته وی دا د الله پیغمبر دی عام سړی خو نه دی دا د الله پیغمبر دی بس هغه پوهیږي عمر صاحب بیا هم خبره ذهن ته نه پرېوته راغی نبی علیہ السلام پسې ورته وی ته د الله پیغمبر نه نبی علیہ السلام ورته ولی نه مونږ ستا صادق او سوچه ملګری نه یو ولی نه یو مونږ چې دې سره وجنګېږو زمونږ شهیدان به جنت ته نزي ولی به نزي د دوی مړي به جهنم ته نزي ولی نزي داسې خبرې وکړه نو بیا مونږ د دې سره په توره فیصله کوو مونږ ته چې کنه دوی ذلیله خبرې ولی منو په توره سره خبره کوو نبی کریم علیه السلام ته فرمایل عمره زه د الله پیغمبر یم الله به زما امداد کوي الله ما نه ذلیله کوي عمر صاحب روان شو چې کم دی خو یاره عمر نو لاړ خپه دی پړه کې داسې تمام صحابه خپه دي خو عمر داسې خبرې وکړه نور چا داسې خبر نشو کولی خپه غونډ دي وای اخو لاړه مزان سمې سوچ کوو چې یاره خبرې خو دې پیغمبر ته وکړې خو چې څه به کېږي دا معاهده کېدله سهیل ولاړ دی د سهیل زوی دقه دی راورسېده ابو جندل صاحب په زنځیرونو کې تړلی دی چې کوم دی راورسېده نو پلار یې ورته وایي دا خو اوس راکا پیغمبر علیه السلام وی نه دا نه درکو ځکه نه درکو چې دا خو لیکل نه دي شوي دا خو د لیکلو نه مخکې راغلی دا نه درکو سهیل وی چې دا نه راکې د سره لیکل نه کومه نبی علیہ السلام ورته وی زه دا هم در کوم دله صحابو پر ربا نور غم سیواش عمر صاحب رالی چې کنده دی خواته اوړي راوړي توره داسې خوځي را خوځي یاره خو ابو جندل صاحب بس سبو وایي نو څه نه شو ویلی نو توره ورته بیا داسې اړی راړی که نه چې دا توره واله او د پلار دا کپارې دی ووه خو ابو جندل په دې نه پوهېده هغه صرف دا وایي
د الله پیغمبره مسلمانانو زه خو چې کوم دی په زنځیرونو کې تړلی او ما دونه تکلیفونه راکړه، اوس یې ستاسو خواته راورسېد، تاسو ما بیا ورکوئ. نبی علیہ السلام ته صبر کوه، الله به انتظام وکړي، صبر کوه. عمر صاحب توره واړه راواړه خو ابو جندل په خبره پوه نه شو. اوس دا د الله حکمت جدا و چې وروسته دې سهیل ته ایمان نصیب کړي. ښه لیکل اوشول نبی کریم علیه السلام صحابه ته خپل احرامونه پرانیزئ، خپل قربانیانې حلالې کړئ، واپس شئ. یو قسم چې کم دی نه پاسېږي، ټول ناست دي. یو قسم سر نه کچ کوي، غونډ ټول خفه دي. نبی کریم علیه السلام خپل تنبو ته لاړ، ام سلمه بیا ورسره ده، هغه ته قصه وکړه، وی دا غونډ هلاک شول، زما خبرې ته غوږ نږدي. بیا ورته وی ام سلمه ورته وی چې کوم دی د الله پیغمبره په صحابو زور ما اچوه. بعضې زنانه ډېرې هوښیاري، زور پې ما اچوه. دا فیصلې د هغوی ذهن ته نه پرېوځي، هغه ډېر مخلص خلک دي. زما مشوره دا ده چې ته داسې وکړه چې ته ور وځه، د دوی په مخ کې خپل سر کچ کا، ته صرف خپل سر کچ کا، نور دوی ته څه وایه مه ترې غلی شه. نبی کریم علیه السلام خپل سر کچ کو، چې واپس راغلی بس صحابه پاڅېدل، په خپل کچ کول شروع کړو، واپس یې کې روان شو. الله دا صورت نازل کړو. عمر سے پس کس راغی راشه، انا فتحنا لك، الله فرمای بشک متعال کامیابی درکړه، فتح مبینا، په کامیابی ښکاره سره. هغه وی افتح هو دا په کامیابی ده، وی او الله ته کامیابی وی دنه وجه دا وه عمده صلح حدیبیه دا کامیابی شولخه. د دینه مخکې مشرکین او پیغمبر مد مقابل نه منو، اوس یې دومره طاقت له تسلیم کو چې یو طاقت یې ومنه، صلح یې ورسره وکړه. مخکې خو د سره منه نه، اوس یو طاقت ومنو، دا کامیابي و. چې ته د بل طاقت ومنې دا کامیابی ده. دویم ټکی دا دی چې دوی سره صلح وشوه، نبی کریم علیه السلام چې دوی نه واپس شو، دبادب تمامي دنیا ته خطونه ولېږل. د دې نه لږ شانتې قلار شو، نو تمامي دنیا ته نور ته خطونه ولېږل. یو ورځ نبی کریم علیه السلام شپږ استازي لېږلي، مقوقس ته ځه، دا چې کوم دی حبشو ته ځه، ایران ته ځه، پلانکي ته ځه، چې کوم دی هغوی ته تمامي دنیا ته، د نورې دنیا ته متوجه شو. په دې اثر دا مرتب شو، الله سره وعده وکړه دې نه واپس شه، ډایرکټ زه خیبر ته خیبر دله در کوم. اوس د الله نه اشنا تقسیم دی. خیبر دومره مضبوط ځای دی که نه د مکې په نسبت باندې، دلې صبر وکړو او خیبر دله در کوم. نبی کریم علیه السلام واپس لاړ مدینې ته، میاشت دوه هلته خیبر ته لاړ. د خیبر جنگ مخکې را روان دی، الله خیبر هم ورکو. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله، الله تا ته معاف کړي ما تقدم من ذنبک وما تاخر، هغه چې وروسته وي. ما تقدم من ذنبک وړاندې د نبوت نه، وما تاخر هغه چې وروسته د نبوت نه. ما تقدم من ذنبک هغه چې وړاندې د دې موقع نه، وما تاخر هغه چې وروسته راځي. د ځان نه خلاف الاولا معنا دی کوله. ويتم نعمته، پوره کې الله خپل نعمتونه علیک پتا، ويهديك خيتا صراطا مستقيما لار نیغه، وينصرك الله، الله است امداد وکي نصرا عزيزا، په امداد غالب سره. هو الذي الله غزاد انزل السکینه چې نازل کو آرام په قلوب المؤمنین، پړونو د مؤمنانو کې، لیزدادوا ایمانا، چې زیات شي دوی په ایمان کې، مع ایمانهم سر د خپل ایمانونو نه. ولله د الله د پر جنود السماوات والارض، لخر د اسمانونو د زمکو دي، د پوجونه د الله سره دي. وكان الله دي الله پاک عليما حكيما، علم ولا حکمت ولا. ليدخل المؤمنين دي لپاره چې داخل کی مؤمنان او مؤمن خزي جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها، دی به همیشه په دې کې. ويكفر عنهم، معاف کی دوی ته سیئاتهم د دوی ګناهونه. وكان ذلك وددا عند الله، د الله په نسبت فوزا عظيما، کامیابی لویا. ويعذب المنافقين، وعذاب ورکي الله منافقان سړو ته، والمنافقات ومنافق خزو ته، والمشركين والمشركات مشرك سړو مشرك خزو ته، الظانين بالله ګمانونه کوونکي دي په الله باندې، ظن السوء ګمانونه بد، عليهم په دوی باندې دائره السوء حوادث دی وی بد. وغضب الله، د الله غضب دی، عليهم په دوی باندې، ولعنهم، د الله لعنت دی په دوی. واعد لهم، او تیار کړی دوی د پر جهنم، وساءت مصيرا، او دا بد زید رجو دی. ولله د الله د پر جنود السماوات والارض، لخر د اسمانونو د زمکو دي. وکان الله دی الله پاک عزیزا حکیما، غالب او حکمت والا. ان ارسلناک، بشک متلګل شاهدا معلما، ته چې کنده معلمي، و مبشر او زیر ورکونکي، و نذیر او يرونکي، لتؤمنوا بالله، دې لپاره چې تاسو ایمان راوړئ په الله باندې، و رسول او د الله په پیغمبر، و تعزروه، تاسو امداد وکړئ د پیغمبر، و توقروه، تاسو عزت وکړئ د پیغمبر، وتسبحوه، تاسو تسبیح وی الله د پر بکرتن و اسویل سبابګه. ان الذين بشک هغه کسان یبایعونک چې ستا سره بیعت کوي،
لاس نیوه چې ورته وایي شریعت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مختلف بیعتونه کړی شوي دي. بیعت چې کوم دی علی الجهاد، اوس دی وی بیعت علی الهجرت، چا سره وعده کړی زه هجرت کوم. بیعت علی الطاعت، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره لاس نیوه شوی د زبستا خبره منم. نو دا بیعت علی الطاعت چې کوم دی دا بیعت د سلوک ورته وی. مسلمانان چې کوم دی هغه د خپل یو مقتدا عالم سره پیشوا سره لاس نیوه کوي، زبستانه چې کوم دی دینی هدایات زده کوم، ستا د ارشاد برابر به چې کوم دی ژوند تیروم، ته به راته شریعت راخې زه به د هغې پابندي کوم. نو دا ته بیا ویلی شي بیعت چې کوم دی په سلوک دا د بیعت علی الطاعت قسم دی. تمام دا صحاح احادیثو کې ذکر دي. انو الله فرمای هغه کسان چې ستاسو لاس نیوه وکړه انما یبایعون الله، بشک دوی بیعت کړی د الله سره. الله ته داتې خوښ دی، الله وی دی زما سره لاس نیوه کړې ده. ید الله، د الله لاس فوق ایدیهم، د پاسه د لاسونو د دوی نه دی. فمن نکث، چا چې په دې باندې ماتوالی وکړو دا وعده سرته ونه رسوله، فانما ینکث، بشک دی ماتی علی نفسه په خپل ځان. ومن اوفا، چا چې پوروالی وکړو بما عاهد، هغه چې د وعده کړي علیه الله. د حفظ قرت کې علیه د هو زمه راغلی، دا زمه صرف د دې تفخیم د لفظ د جلال د پاره ده. د الله ټکی نه چې مخکې زمه راشي کنه دا ډک ویلی شي، بس صرف دقې د پاره علیه الله. دی چې کومه وعده د الله سره کړې وه، فسیؤتیه، زر دی چې وربکې الله دوی ته اجرا عظیما، اجر لوی. کله چې نبی علیہ السلام دی عمرې ته روان شو، نو بعضې چې کم کمزور یا منافقانو هغوی وی دا لیوني دي، اوس پورې سره جنگونه کول، جنگ بدر دی او احد دی او احزاب دی، هغې خو د وینو نه دی ته خوټ کیږي، او اوس د هغې کور ته روان دي، دا یو واپس یې کې نشي راتللی. بس هغې بېغمه تاسو صرف تماشه کوئ، ښه تاسو تماشه کوئ نو واپس نشي راتللی. نبی کریم علیه السلام لاړ د ملګرو سره، حدیبیه مقپاس شوله، واپس یې کې را روان شو. دا چې کم منافقان پاتې هغې ته پته ولګېده لکه دا خلک خو جمدي را او کافران ترې نه ویرېدل، هغې ورسره مصالحتونه وکړل. اوس را روان دي چې کم دی رجي زما کور سیټ ته، زما دا عذر، زما دا مسله، اوس عذرونه بیانوي. الله د مخکې نه خپل پیغمبر ته وایي دا به را رواني، تا ته به دا پیشکشي کوي. سیقول لک المخلفون، زر دی چې تا ته وایي هغه کسان المخلفون چې وروسته پاتې شوي دي. دا وروسته پاتې شوي دي مجهوله صیغه ده. چا پاتې کړه؟ خپلو نفسونو. چا پاتې کړه؟ شیطان. چا پاتې کړه؟ خپلو ملګرو. چا پاتې کړي؟ الله پاتې کړي دي. الله د دوی ملګرتیا ستاسو سره نه غواړي. من الاعراب، د بانډو والونه، دی به وایي شغلتنا، مشغول کړي موږ دپاره اموالونه، زموږ مالونه، و اهلونه، او زموږ اهل، یعنې چې فصلونه خرابېدل، بچي مو یوازې ویرېدل. نو فاستغفر لنا، زموږ دپاره بخښنه غواړه. یقولون دوی وایي بألسنتهم، په خپلو ژبو باندې ما لیس فی قلوبهم، هغه چې نشته دی پړونو کې. قل ورته فمن یملک لکم، څوک مالک دی ستاسو دپاره من الله، د الله د خوا نه شیئا د څه شی، ان اراده بکم، چې الله اراده وکړي په تاسو باندې ضرا د ضرر، او اراده بکم، یا اراده وکړي په تاسو باندې نفع د پیدې. بل کان الله، بلکې دی الله پاک بما تعملون، چې تاسو عمل کوي، خبیرا، خبردار. بل ظننتم، بلکې تاسو ګمان کو، الله ينقلب الرسول، چې هرگز به واپس نشي پیغمبر، والمؤمنون، او مؤمنان، الی اهلهم، خپلو کورونو ته، ابدا، همیشه. تاسو ګمان دو چې پیغمبر واپس نشي راتلی، دا غونډ تباه کیږي. وزین ذلک، او دا ښایسته کړی شوی فی قلوبکم، ستاسو پړونو کې، وظننتم، تاسو ګمان کو، ظن سو، ګمان بد، وکنتم، وی تاسو قوما بورا، قوم هلاک شده. ومن لم یؤمن، هغه څوک چې ایمان نه وروړي په الله باندې، ورسول، د الله په پیغمبر، فإن اعتدنا، بشکه موږ تیار کړی للکافرین، دپاره د کافرانو، سعیره، جهنم. ولله، د الله دپاره ملک السماوات والارض، حکومت د اسمانونو او د ځمکو دی. یغفر لمن یشاء، بخښنه کوي چاله چې خوښه شي، ویعذب من یشاء، عذاب ورکوي چاله چې خوښه شي. وکان الله، دی الله پاک، غفور الرحیم، بخونکی مهربان. سیقول المخلفون، زر دی چې وایي به تا ته هغه وروستو پاتې شوي کسان، اذا انطلقتم، کله چې تاسو ځئ الی مغانم، غنیمتونو ته، لتأخذوها، چې تاسو واخلئ. نو دی به تاسو ته وایي ضرونا، پرېږدئ موږ، نتبعکم، چې موږ ستاسو تابعداري وکړو. د دې غنیمتونو نه مراد خیبر دی. الله ورته وی چې کله واپس تاسو مدینې ته لاړ شئ، نو دا کسان چې تاسو سره په دې بیعت الرضوان کې بس دقه به خیبر ته بوځئ، بس نور به ځان سره نه بوځئ. او چې نور در سره ځي نو ورته وی غزا له را سره ځئ، لاړ شه، خو غنیمت کې به دې حصه نه. الله وی تعالی خیبر در کوم. نو بس دوی روان شول.
نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره په دې کې 1400 کسان دي او د خیبر کسان چې بکم جنگ ته راوتل مشهور قول دی چې دا 2000 کسانو او د دې نه زیات 100,000 پورې هم اقوال راغلي دي نبی کریم علیه السلام د دوی سره موقع باندې او جنگېدو دی خیبر کې 15 صحابه حضرات شهیدان شوي دي او 93 کسان د کافرانو په دې قتل کې مړ شوي دي نو 93 د کافرانو کو د خیبر ولا قتل شوي دي او 15 صحابه شهیدان شوي دي بیا خیبر فتح شو د ډیره غټه صوبه ده لوی علاقه ده چې کم د ډیر لوی آمدنی وده دي نو الله فرمای دا چې کم پاتې دی مدینه کې دی بتا سره زی نو دا بزان سره نه بوزي ضرونا نتبعکم چې موږ تاسو تابعداري کو یریدون دوی اراده کوي ان یبدلوا کلام الله چې دوی بدل کړي د الله کلام قل ورته ولن تتبعونا تاسو موږ تابعداري مکوئ کذالکم د قرنګ تاسو وی قال الله فرمایل دی من قبل پخوا چې دوی بزان سره نه بوزي فسيقولون نظر دی چې دوی بوي بل تحسدوننا تاسو موږ سره کینه کوي غنیمت نه را کوي په دې ربانه پیرزو نشي بلکې دوی لا يفقهون دوی نه پوهیږي الا قليلا مگر لګ قل ورتوي للمخلفين هغه چې رستو پاتې شوي دي من الاعراب د باندو والونه ستدعون زر د چې تاسو برا بلل شي الى قوم هغه قوم ته اولی باس شدید چې دا به خاوندان د سخت جنگ دی خیبر تر سره مزي رستو به د سخت جنگ چې کم دیغه د طائف جنگ برازي رستو سخت جنگ د یمامه جنگ برازي او باز فرمای دنه مراد د ایران جنگ دی بعضی تنه د روم جنگونه اخلي او بعضی فرمای مراد تنه د کابل جنگ دی دا سخت خلک دی په جنگونو کې دا جنگونه را روان دي التبه قتل شي وس قول ورتوي المخلف اولی باس شدید تقاتلونهم تاسو سره بده قتال کوي او یسلمون یا باغی تاسو سره مصالحت کوي فین تطیعوا کتاسو اطاعت کو یؤتیکم الله درب کی تاسو الله پاک اجر حسن اجر خیستا وین تتولوا او کتاسو ګرځدل کما تولیتم څنګه تاسو اول ګرځیدل وي د حدیبیه من قبل پخوا يعذبکم تاسو له عذاب در کی عذابا الیم عذاب دردناک ار کله چې دا وعید ذکر شو نو بعض معذور حضرات اغوی سر د خپل ځان فکر شو نه الله فرمایله سعل الاعمى نشته پړون باندې حرج ست تکلیف ولا علی الاعرج نه په ګډ باندې حرج ست تکلیف ولا علی المريض او نه په مریض باندې حرج ست تکلیف او ګناه چې دی پاتې شون دا ګناګار نه دي و من یطیع الله ورسوله سوچ اطاعت وکړي د الله او د الله د پیغمبر یدخله جنات داخل به کې جنتون تجری من تحتها الانهار ومن يتولى سوچ وګرځي يعذبه دلب عذاب ورکی عذاب علیم عذاب دردناک لقد رضی الله لام د پاره د تاکید قد د پاره د تحقیق رضیه صيغه د ماضی الله دا غون تاکیدات ذکر کوي یقینا په تحقیق سره راضی او خوشاله ما عن المؤمنین د مؤمنانو نه اذ یبایعونک کله چې د تاسو سره بیعت کو تحت شجره لاندې د ونینه د ونې لاندې نبی علیہ السلام ناستو د تاسو لاس نیوکه ولا فعلم الله معلوم کما فی قلوبهم هغه چې د پړونو کې هغه ایمان الله معلوم کو چې د کلک ایمان او اخلاص والا خلق دي فانزل السکینه تنازل ک الله سکینه او ثبات او آرام علیهم پدی باندې او اثابهم دوی لور کړ فتحا قریبا فتح کامیابی نزدې کامیابی ته تمه امدقه خیبر امدغه حدیبیه وا ورپسې چې کده به خیبر و مغانم کثیره او غنیمتون ډیر یاخذون هدی به اخلی وکانه الله د الله پاک عزیزا حکیم غالب او حکمت والا وعدکم الله د الله وعد رستاسو سره مغانم کثیره د ډیر غنیمتون تاخذون تاسو به اخلی نبی د ایران حکومت د روم حکومت دا چې کوم د افغانستان وسطی ایشیا دا تمام د غي په ملکیت کړل نو تاخذون فعجل لكم الله اذا متاسل التلوار کې اوس نقدو کې دا خیبر والی او دا نور دل در کوم هذه دا وكفوا بند ذکر ايدي الناس لا سره د انسانانو عنكم استاسنا ولتكون ايه د پاره چې دا شی نشانه للمؤمنین د پاره د مؤمنانو ويهديكم خيتاس تصراط مستقيم لارنيغا واخرى دا صفت د موصوب تروبس وغنیمه اخرى او نور غنیمتنا لم تقدروا عليها تاسو لا پاغه قادر نه هغه ډېر لوی حکومتونه دي
تاسو لا په الحال قدرت نشته پاغه خو قد احاط الله دا الله احاطه یقینا بها پاغه سره دا الله په علم کې دي چې دا تاسو له درکوم وکانه الله دی الله پاک علی کل شیء قدیر په هر څه قدرت والا ولو قاتلکم الذین کفروا کتا سره جنگی دی هغه کسان چې کافران دي لولوا الادبار خامخه به دوی ګرځولي به شاګانې الله ما خو تاسو سره په دې باندې جنگ نکوه خو کو بل پرز د مکی ولا تاسو سره جنگی دی بیا به تاسو کامیاب ولئ ثم لا يجدون ببدين بيموزي وليا سوقدوس ولا نسوير او امدادي سنة الله یا په نزع د خافض سره منصوب ده که سنت الله آیا مفعول مطلق سن الله سنتا الله مقرر کړی دا طریقه هغه طریقه قد خلت چې دا تیر شوی ده من قبل پخوا ولن تجد تبن بمزل سنت الله د طریقې د الله د پر تبديل بدلیدل وهو الذي الله غزاد كف ايديهم چې بند کړ الله سونه د هغه عنکم استاسونه دا غوی لاسونه استاسونه بن کړ په تاسو حمله کوله الله تاسو محفوظ کړی و ايديكم استاسو لاسونه عنهم د اغوینا به بطن مکه ته پاغه نږدې مکه ته دا حدیبیه بالکل تعبیر کی بطن مکه من بعد ان اصبرکم پس دا غنه چې تاسو کامیاب کړی علیهم پاغوی باندې وکانه الله دی الله پاک بما تعملون چې تاسو عمل کوي بصیر لدن کې دلته چې کوم دی ډیر د نبی له سلام معجزې ښکارا شوی دي ناشنا کرشمي چې کوم دی پکې نور ښکارا شوی دي په دې موقع باندې د نبی کریم علیه السلام د اوخانو چې کوم منتظم دی د ابو جهل اوخ هم ځان سره روان کړی دی نو چې روان کړی دی چې کوم دی چې دلته راورسېدو که نه هغه اوخ شتوال لاړ چې کوم دی ډایرکټ خو د نبی علیه السلام د اوخانو څوکیدار هم ځان ته هغه پسې نیغ روانو د دې پروا نه کوله چې مکه ده او مشرکین دي څه دي هغه مکې ته ورسېده دیم پسې ورسېده ناجیة الاسلمي ورته وایي هغه د ابو جهل غوجل ته هغه اوخ ورسېده هغه ځای نه اوخ واپس ونیو را روانې کړ بعضې کسانو ورته وایي چې دا اوښ ته نه ایثار کو بیا څنګه به ایثاروئ نو مکې والا ورته وایي چې نه دا حرم ته راغلی دی او بل دا چې هغه ستا نه څه په سوال خو نه دی اغستی هغې د نه په جنګ باندې اغستی دی په زور یې د نه اغستی دی بیا چې تاسو د هغوی نه په جنګ کې څه اغستی او تاسو ورکوئ ولې نو اوښ ته څه نه شی ویلی نو یو خو دا هم د هغوی ذلت و چې کوم دی چې هلته اوښ ورسېد واپس یې بیا را روان کړی را یې وسته نه دی وجې نه شارحین فرمایي د احادیثو د ابو جهل نه د هغې اوښ ښه وښه ابو جهل مردار شو او اوښې چې کوم دی د پیغمبر علیه السلام قرباني شو نو دا کشته اوخانو والا راغی چې کنده اوخبان یره چې اوبه نشته دی او اوس اوبه خو رانه دی چې قبضه کړي موږ سره اوبه نشته لږې ډنډ کوچ کوتي کوی هغه ختم شو نبی علیه السلام یې بوکه کې اوبه راوړه اوبه چې کوم دی راوړې نبی علیه السلام چې کوم دی پای کې خپل غش یې داسې ووهو بیا یې مخ ته اوبه واچولې لاسونو ته اوبه واچولې په دې کې ور واچولې دا ویسه کوی کې واچوه یو څو منټو ته انتظار وکړه هغه بوکلاس کې اغوستی ده کته کوز شو کته کوز شو نه پکې واچولې چې واچولې داسې پکې وخلپولې اوبو جوش کو اوس د مخکې را منډې وي اوبه پسې وروسته را روانې دي بس په زور باندې صرف د کوی نه ځان راویسته اوبه سر ته راوختلې جو بیا لګې دي ته نسکي که نه نو عجیبه شانې چل دی کوم ځای کې چې هغه اوس موجوده حدیبیه ده نو هغه ځای باندې جومات جوړ شوی دی مدینې منورې طرف ته چې ځې نو د بلا بوټي دي چې کوم دی دا سر دغه چې کوم دی ځنګلي بوټي دي کیکر دي بل دي خو دا ولاړ دي علاقه شنه ده دغه ځای پورې پیغمبر علیه السلام راغلی او دی خوا مکې مکرمې ته نه دی راغلی دا 25 کیلومتر مزل دی بیا مکې ته نو دی خوا سپیر ډاک دی بالکل اقا شانته اوچ سوکړه اوچ ډاک دی هېڅ هم پکې نشته بیا دلته یو کوی دی چې کوم دی نو دا منسوبولی شي چې نبی علیه السلام په دې کې لاړې اچولې وي دا چې حدیبیه کې چې کوم ځای دی او جومات هغې نه مکې ته روان شي نو چې مکې ته ځې نو تخمینا دون لاړ شي لکه دا ځای او بازار بیا خیلسته چې کوم دی د سړک نه کوم چې شړ بیابان دی په دې کې بیا داسې دننه لاړ شي لکه د نیره پورې داسې پکې لاړ شي نو هلته د دننه په دې کې بوټي دي په دې بوټو کې دننه یو کوی دی نو دا اوس د ترکو والا جوړ کړی د ارټ په شکل باندې پوخ کوی دی چې کوم د ارټ غټ ځای دی لاندې پکې اوبه دي بیا ورته پوڼې کوزي کړي دي نو نسبت دا کولی شي چې نبی علیه السلام په دې کې لاړې مبارکې اچولې وي نو دا چونکې په شړه کې دی بوټو کې دی نو چاته داسې پته نشته نو چې کم آثار داسې دي چې هغه چاته پته نه وي او څوک نه راځي نو بیا دا موجوده حکومت په کې ګوتې نه وي نو دا له حقه شانتې پاتې دی او دا نور چې کم آثار دي نو هغه غونډې ورک کړي دي
جعرانه کې کوی د نبی کریم علیه السلام پکې لاړې اچولې وې دا تریو د پیغمبر علیه السلام پکې لاړې واچولې نو هغې نه کلک دیوالونه تاو کړي څوک یې خواته نه پرېږدي مدینې منورې نه مکه مکرمه کې چې جبل کعبې نه اخوا جرول ته ووړې نه جرول کې چې کوم دی زیتوا ورته وایي هلته کویو نبی علیه السلام به دې نه اودس کو د اوبه به یې څکلې نو دا مبارک کوی دی هغه کویه دی کلک په دیوالونو کې بند کړی څوک ورته نه پرېږدي نو دا غونډې داسې بند کړي سمې تړلې دي دا یو چې کوم حدیبیه کې د هغه هغه شان ارټ په شکل پروت دی که نه نو وجه دا ده چې هغه چاته معلوم نه دی زه ملګري د شپې ناوخته و د شپې ناوخته ټیم هلته یې بوتلم خو ناوخته بیا مخکته کوز نه شو تورته مو سره ډام څه نه پکې نور تورته مو پکې چې کوم دی نو هغه دغه شانې پروت دی نو چاته الله نصیب وکړي چې کوم دی نو به هر صورت نو دا طرف سوکړه هغه شانتې سپیره پرته بوټی پکې نشته کم ځای پورې چې نبی علیه السلام مخکې نه دی راغلی مکې ته او چې کم ځای پورې راغلی هلته بلا بوټي ولاړ دي نو الله فرمایي د دې مؤمنانو نه چې کوم دی زه راځي ما قد احاط الله وهو ایدهم ببطن مکه دې ته بطن مکه وي ان اسفرکم علیهم وکان الله بما تعملون بصیرا هم الذین کفروا دعا کافران دي وصدوکم او تاسې بند کړي عن المسجد الحرام د مسجد حرم نه والهدي او دې بند کړه دغه هدایا معکوفه بند کړی شوي ان یبلغ چې ورسیږي محله زیاده حلالې ته ولولا رجال مؤمنون الله وي په دې موقع مې تاسو سره د قتال مقول در نه کړه وایي د مکه کې بعضې مسلمانان داسې دي چې تاسو ته پته نشته هغې پړه کې مسلمانان دي پټ خو د خپل ایمان اظهار هم نشي کولی نو که تاسو مکې والا سره جنګولي وې نو تاسو ته خو هغه مؤمنان پته نه وه نو تاسو به هغوی هم قتل کړي وو نو کافران به په تاسو پیغور اچو چې ګوره خپل مسلمانان یې مړه کړه نو فلحال مې دا جنګ ځکه ونه کړو چې هغه مسلمانان ته وباسم نو کنه بیا هغه سړي مؤمنان او نساء ښځې مؤمنې لم تعلمهم چې تاسو هغې نه پېژنئ ان تطؤوهم چې تاسو به هغه پیمال کوئ وتصیبکم وبرسېږي تاسو ته منهم د دې کافرانو د خوا نه معره پیغور هغې به ته پیغور کوي بغیر علم بغیر د علم نه ځکه تاسو ته خو پته نشته لیدخل الله دپاره دی چې داخل کې الله پاک په رحمتي په خپل رحمت کې من یشا چاله چې خوښه شي فلحال مې صلح وکړه چې بعضې کسانو ته ایمان نصیب کم په دې موقع باندې خالد صاحب د پیغمبر علیه السلام مقابل کې ولاړ دی کلک جرنیل خالد دی صلح وشوله بس څو میاشتې پس دغه دی راغی مسلمان مکې ته عمر ابن عاص سے پشانته لوی جرنیل دلته مقابل کې ولاړ دی څو ورځې پس مسلمان شو ځکه ازادي شوله دی بتلل مکې ته هغې به راتلل مدینې ته اسلام خو بیانو نه خبر شول عمر ابن عاص پشانته جرنیل مسلمان شو خالد سے پشانه کال پس دی معاهده ماته کړه او 2 کاله پس په مکې باندې حمله ده او تمام یو طرف چې کوم دی خالد سنبال کړی دی اوس لږ شانتې مخکې اخوا ولاړ دی لږ شانې وروسته بیا دلته ولاړ دی الله وایي دوی په خپل ایمان کې داخل کم لو تزیلوا کچرې دوی یو طرف ته وې او د دې مؤمنانو نه لعذبنا الذین کفروا ما به عذاب ورکړو هغه کسان ته چې کافران دي منهم د دوی نه عذابا الیما عذاب دردناک اذ جعل الذین کفروا کله چې وګرځو هغه کسانو چې کافرانو فی قلوبهم الحمیه په خپلونو کې غیرت لکه غیرت واچو دا مسلمانان نه پرېږدو مکې ته حمیت الجاهلیه دا خو غیرت د جهالت دی هغې خو عبادت ته را روان دي فانزل الله نازل کړه الله پاک سکینت او آرام علی رسوله په خپل پیغمبر وعلى المؤمنین په مؤمنانو والزمهم دی لازم کړه کلمت التقوا د کلمې د تقوا سره وکارو دی احق بها حقدار په دې کلمې سره او اهلها او دا اهل د کلمې دي وکان الله دی الله پاک بكل شیء علیما په هر څیز باندې پویا صحابه دا به د الله پیغمبر تاسو خو خوب کتلی او انبیاء خوب خو رښتونی وي الله فرمایي خوب بالکل رښتیا و خدا خو پیغمبر نو ویلی چې تاسو به سکه عمره کوئ خو کال به وکئ یوسف علیه السلام خوب وکړه چې ماته یولس ستوري نور سپوږمۍ په سجده پراته دي نو خوب کله صادق شو 40 کاله پس صادق شو هغه خو خوب لیدلی شو دا خو نو چې په دغه ټیم به کې 40 کاله پس رالی دغه رګې دا خوب کال پس چې کوم دی بیا دوی عمرې ته رال لقد صدق الله تاخي سره رښتونې کړه الله پاک رسول خپل پیغمبر ته رؤیا دغه خوب بالحق په حق سره لتدخلن المسجد الحرام خامخه به تاسو داخلېږئ مسجد حرام ته ان شاء الله که د الله خوښه شي آمینین په امن محلقین رؤوسکم تاسو به خروئ خپل سرونه او مقصرین تاسو به کموئ څوک به خروئ څوک به کچ کوي لا تخافون تاسو به نه یریږئ فعلم الله معلوم کو معلوم تعلم هغه چې په تاسو نه پوهېدلی فجعل به ګرځوله من دون ذلك مخکې دینه فتحا قریبا فتحا نږدې نو خیبر یې تاسو له درکو وهو الذي الله هغه ذات دی ارسل رسوله چې راویلېږو خپل پیغمبر بالهدا په هدایت سره و دین الحق او په حق دین سره لیظهره چې دا غالب کې علی الدین کله په ټولو دینونو
وکفا بالله شهیدا کافی دی الله پاک گوا محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی دا سلورم ځای چې د نبی کریم علیه السلام نوم محمد دا یادېږي قرآن کې والذین معه هغه چې د پیغمبر علیه السلام سره دي اشداء علی الکفار دا سختی کوونکي دي په کافرانو رحماء بینهم رحم کوونکي دي په خپل منځ کې تراهم رکعا تبین دی په رکوع کې په سجده کې یبتغون دوی لټي فضلا من الله د الله فضل و رضوان او د الله رضا لټي دا د تمام صحابه صفت دی خو خصوصا په دې کې خلفای اربعه چې ډیر ممتاز دي هغه داسې دي محمد رسول الله والذین معه دا اشاره د صدیق ته معیت د صدیق یو خصوصي مرتبه وا اشداء علی الکفار دا اشاره د حضرت عمر ته د کافرانو په مقابل کې چې سخت رویه استعمالوله حضرت عمر دی رحماء بینهم دا اشاره د حضرت عثمان ته ډیر رحم دل او مهربان هغه حضرت عثمان دی تراهم رکعا سجدا او چې ډیر دینه پر رکوع په سجده د حضرت علی دی کداغه شو باران به کنه داغه به پیکرم نو د مانځه کې ولاړو دغه شو باران خودي هغه په مانځه کې ولاړ دی پیکرم نشته چې سشتي او کس نشتی نو دا د خلفای اربعو سره بیا خصوصا لګي سیماهم نشانات د دې په وجوههم دغه په مخونو کې من اثر السجود اثر د سجدو دی کم سړی چې عبادت کوي کنه داغه عبادت آثار داغه په تندي کې ښکاری ا د دین هغه آثار مراد نه دي چې سړی د تندې تور کی ګینه دای نشانه شولا دا خو ته چې کوم د اوس بار د پرش باندې نور ولګید کنه د پر سور شوی دی لیو منټ پکې دا د توت پرش پښې د تندې وسوله او سبا ماسپخې می بیا وسوله په درې ماسپخې به د تک تور شوی کنه نو که په دې باندې کار کې دی خدا به آسان کارو چې کم ده نه په دې باندې نه آثار د چې کوم د عبادت هغه په خپل پته لګي ته د مسلمان د غیر مسلم سره ادرو کنه نو کدا مسلمان چې کوم دی ټیک د هغه شان بسور سپین نه لکه څنګه چې کافر دی خو په دې مسلمان کې چې کوم نورانیت دی هغه په کافر کې نه ښه عمده قرنګي په خپل منځ کې تفاوت ټول مسلمانان دی مثال په تور خو یو چې کوم دی هغه زمیدار دی دکاندار دی کالج دی یونیورسيټي کې دی هغه ودرو او بل خو طالب سره ودرو د طالب جدا پته لګي چې دا طالب دی وجه دا چې د طالب کم از کم د اغه نه لګ 15 وخت مونږ پابند دی کنه داغه نورانیت داغه نه سیوا دی نو داغه نورانیت دی چې الله په دې تندي کې پیدا کړي من اثر السجود ذالک مثلهم دای مثال دی په تورات کې نو دا وقفم کولای شي دا مخ کې مثال د تورات شو و مثلهم فی الانجیل بیا دا دوی مثال د انجیل جدا شو او که پاغي وقف نکې مثلهم فی الانجیل باندې وقف کې نو بیا گویا تورات کې دا مثال دی او په انجیل کې دا دوه مثالونه دي کزرعین پشان د فصل اخرج شطه چې رو بس خپل تیغ تا فصل وکړو تیغ راوته فازره بیا دا کلک شي پس تغلظ پس خه مضبوط شي پس توان ادریږي علی سوقه په خپل پنده زمیدار غنم وکړل اگر زرغون شو مضبوط شو خکله قدرت د زمیدار ولا ډیر فصل مې ده ډیر مزیدار تعجب کوي نو دارنګي تشبیه الله ورکی دا پیغمبر د چې کوم د تخم وکړه د ایمان تخم وکړه په دې ړونو د انسانانو کې هغه ایمان تخم داسې مضبوط شو کنه چې پیغمبر علیه السلام د خپل صحابه ته ګوري نو په تعجب کې دی چې داسې ایماندار خلک دي مشکات شریف کې دی مصعب صاحب را روان دي ورکوټه شانې صادرګې د ځان نه تاو کړی دی هغه کې هم ټول چې کوم دی سوړي او ته ټوټې اچولې شوي دي نبی علیه السلام وکته نو وی جړل چې کوم دی دا د نواب بچیو دله به وی و جوړه په 200 روپیا غستله نن هغه دنیا داسې چې کوم دی پرې خودله دا صادرګي ته وګوره چې کوم دی څنګه زما په ژوند کې الله زما داسې ملګری پیدا کړ مولا علی قاری په شرح د مشکات کې ذکر کوي دا د پیغمبر علیه السلام محبت او شوق چې جړل دغه په حال باندې نو دا یو ته ګوري نو پیغمبر علیه السلام خوشاله په دې باندې او څوک دا د خلفاو سره لګي کزرعین پشان د هغه فصل د اخرج شطه چې رو بس تیغ دا تیغ ایستل صدیق سیبو بنیاد چې کوم د ایمان دروړو فازره به دا کلک شو فازره په عمر سیب باندې عمر سیب ایمان راوړو نو الله ورته وی ستاده پر د مؤمنان کافری فاستغلظ بیا محکم شو په حضرت عثمان باندې عثمان سے پشانتا سخی او رحم دل انسان چې دا د خلکو د پاره لوی دعوتو او بیا فاستوى على سوقه د حضرت علی سے پشان کې فاستوى نو برابر شو علی سوقه په پنده ودرید
یو اوخیار سنجیدہ بہادر چې کوم دی انسان یعجب الزراع تعجب کې اچي زمیدار چې وته ګوري تعجب کې څومره مزیدار فصل دی نو پیغمبر چې خپل ملګرو ته ګوري تعجب کوي لیغیظ بهم الکفار چې غصه شي په دې باندې کافر امام مالک رحمه الله فرمایي د صحابو په شان چې سو غصه کی کنه دا د کافر صفت دی ښه یعنی صحابو صفت پدې چې سو قاریږي نو پته لګي دا د کافر صفت دی دا د مسلمان صفت نه دی د مسلمان صفت دا چې د صحابي په صفت خوشحالي داغه چې کنده پشان خوشحاليږي نو زکه د فرمایلی غیظ بهم الکفار کافران په دې غوسه کیږي وعد الله الذين امنوا د الله وعده هغه کسانو سره چې مؤمنان دي او عاملوا الصالحات او نیک اعمال کوي منهم د دوینا مغفرة د بخنه و اجرا عظیما او د اجر لوی صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الہ العالمین سمرا دینی خبر وکړې شو الله مونږ ته په عمل نصیب کړي الہ العالمین د قرآن د خدمت توفیق الله مونږ ته نصیب کړي د قرآن علوم الله مونږ ته نصیب کړي الله زموږ ژوند زندگی په خپل کتاب باندې ښایسته کړي الہ العالمین سونه درس وشو د دې درس تمام مسلمانانو جمدو ته عملو ته الله د دې ثوابونه ورسولی کړي رحیم کریم ذات استا په خزانو کې د ایس کمې نشته الله ټولو ته د دې ثواب ورسولی کړي الہ العالمین زموږ تمام جمدی مسلمانان په خپل کتاب باندې متفق کې الله اختلافات ختم کې الله ټول دیندار کې الله بی دینی ختمه کې زموږ تمام مردگان د اسلام الله وبخي الله درجات عالیه نصیب کې الہ العالمین خپل قرب د نبی علیہ السلام شفاعت نصیب کې الله د قرآن په دې درسونو باندې د رمضان په دې مبارک روزو باندې زموږ الله د رشتہ دارو د خپلوانو الله زمنګ پلرونه زمنګ میندې زمنګ سمنه استادان اقربا چې سونه وفات دي الله دا غوي درجات عالیه نصیب کړي الہ العالمین سونه مسلمانان په درس کې حاضری کوي جوړې د خیر نه ډکه کې الله خپل حاجات او سرازي حاجات پوره کړي الله د دین وی د دنیا وی د آخرت وی الله موږ مسکینان فقیران او د سوال الله سونه موجود کړي الله زموږ سوال الله سونه بنوا مرخصتای د خپل کرم د خزانونه الله زنګ په لاسونو کې خیر واچي الله موږ معاف کړي الله موږ معاف کړي الله زموږ خطیات معاف کړي خپل احسان باندې زموږ طاعات قبول کړي الہ العالمین بیمارانو ته شفا نصیب کړي قرضداري د قرضونو نه خلاص کړي الله خیره خاتمه زموږ د ټولو په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و